أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا او تاسو جلدیو کے الى مغفرت اسباب د بهنیتا من ربکم دخل رب وجنت او جنت عرضها السماوات والارض چپلنوانی د هغی پشان د پلنوانی د اسمانو د زمکی دی اعدت للمتقین تیار کړی شوی د پاره د پرهیزګارو الذین پرهیزګار او خلق دی ينفقون چې دی خرچ کوي فی السراء په خوشحالی کې والضراء او په تکلیف کې والکاظمین الغیظ او دی قابو کوونکي دی غصې لره والعافین عن الناس او معافی کوونکي دی خلکو ته والله يحب المحسنین او الله تعالی مینه کوي نیکو کارو سره. په مخکې آیت مبارکه کې مؤمنان د سود نه منع کړی شو. په دې آیتونو کې ترغیب دی چې دنیوي فایده پرېږدئ، وقتي او عارضي فایده پرېږدئ، حقیقي کامیابی او حقیقي فایدې طرف ته مخکې والی وکئ چې هغه جنت او د جنت نعمتونه دي. جنت اصل کامیابی ده، هغې د حاصلولو دپاره کوشش وکئ او د جنت د حاصلو دپاره چې کم اسباب او کم اعمال دي هغه اختیار کئ او په هغې کې یو بل سره مقابله وکئ، تنافس وکئ، مخکې والی وکئ. بیا د جنت یو جلک یې بیان کړی دی. د جنت به تاسو اندازه ولګوئ چې هغه څونه لوی دی او څونه فراخه دی چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو چې ټول یو ځای شي چې څونه یي هغومره د جنت صرف پلنوالی دی. بیا اوږدوالی په خپله تاسو اندازه ولګوئ. بیا په هغې کې کم نعمتونه دي او کم محلات او کم قصور دي. الله تعالی د پرهیزګارو خلکو یو 3 صفتونه بیان کړي دي. جنت به چاته ملاویږي؟ پرهیزګارو ته. پرهیزګار کم خلک دی؟ نو دې آیت مبارکه کې یو 3 صفتونه بیان کړي دي. یو دا چې هغې په هر حال کې که د خوشحالۍ حالت وي او که د غم او د تکلیف حالت وي، که فراخي وي او که تنګي وي، په هر حال کې د الله په لاره کې مال لګي. او دویم دا چې خپله غوسه قابو کې ساتي، د غوسې په مقتضا باندې عمل نه کی. دریم دا چې خلکو ته معافي کې درگذر کی، الله تعالی داسې خلکو سره مینه کی. وسارعو، سارعو د سرعت نه دی. سرعت جلدی کولو ته او مخکیوالی کولو ته وي. سارعو عربی کې دی ته وي چې 2-3 کسان خپلو کې مقابله کی چې کم یو به مخکې رسی، یو هدف او یو نښې یو ټارګټ ته به کم انسان مخکې رسی. مسارعت د یو بل نه مخکیوالی کول، د یو بل نه جلدی کولو. هر انسان د جنت د حاصلولو کوشش کی او هر انسان له پکار دی مونږ ته حکم دی چې تاسو د یو بل نه مخکیوالی وکئ، جلدی وکئ، په نیکو اعمالو کې. په دنیا کې مخکیوالی مه کوئ د یو بل نه، او د آخرت په کارونو کې د یو بل نه مخکیوالی وکئ. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، د جنت د نعمتونو د پاره مخکیوالی پکار دی، مقابله پکار ده. وسارعو او تاسو جلدی وکئ. د سارعو یو معنی ده تاسو منډې ووهئ، یعنې دا نه چې په خپل رفتار باندې روان یئ، سستی مه اختیاروئ. نیکو اعمالو ته مؤمن له جلدی پکار ده. آیت کې مونږ ته ترغیب دی چې هسې نه تاسو په زوره باندې روان شئ، چې څوک هم په زوره روان کې داسې مه کیږئ او د منافقانو په شان سستی مه کوئ او په خپل رفتارم مه ځئ، بلکې قدمونه تیز کئ، گویا کې د جنت تاسو شوقیان یئ. جنت ستاسو شوقی دی،
تاسو جنت شوقیان شئ. وسارعو او تاسو منډې ووهئ او تاسو سبقت وکئ د یو بل نه، یا تاسو جلدي وکئ مخکې والی وکئ. الی مغفرتنو بهنې طرف ته. مغفرت بهنې ته وي، بخشش ته وي. د مغفرت اصل لفظي معنی پټول، غفره یا غفرو معنی پټولو. دا ګنام یو لوی عیب وي، د دې عیب د پاسه پرده راوستل پکار دي. داسې مثال دی لکه په یو سپین دیوال باندې چا توره نښه وکړه، د دې د پټولو طریقه د پاسه چونه ووهه بیا وله رنګ ورکړه، نو دا عیب به پټ شي. دا ګنام یو عیب دی په انسان پورې. الله تعالی چې تا باندې پرده راولي، دا د الله تعالی مغفرت او بهنه شوه. نو الی مغفرتن بهنې طرف ته. خو کومه بهنه؟ من ربکم د خپل رب، د خپل رب بهنې طرف ته مخکې والی وکړئ. او دلته کې مراد د بهنې نه اسباب د بهنې دي. د مغفرت اسباب هغه اختیار کړئ، الله تعالی به تاسو ته بهنه وکړي. او دویم وجنتینو، دا جنتین په دې مغفرتین باندې عطف دی، دې سره به یو ځای کې. او مراد نه اسباب د جنت دي. جنت طرف ته مخکې والی وکړئ، سبقت وکړئ. جنت انسان ته هسې نه میلاویږي، دا تش په امیدونو تش په دعاګانو نه کیږي. دې لپاره به کوشش پکاري، سبقت به پکاري، عمل به پکاري. دعاګانې به هم کو، خو صرف په دعاګانو په امیدونو په ارزوګانو نه کیږي، بلکې دې لپاره به خامخا څه کوشش او ستړی به پکاري، څه نیک اعمال به پکاري. ومغفر جنتین یعنی اسباب جنتینو، د جنت اسباب طرف ته مخکې والی وکړئ او سبقت وکړئ او مقابله بازي وکړئ. دې کې بله اقوال دي چې دا اسبابو نه مراد بیا څه شی دی. تفسیر قرطبي لومړنی قول دا لیکلی دی، تکبیر اولا اهتمام وکړئ. تکبیر اولا دا د مغفرت لومړنی سبب دی او دا غرنګ د جنت هم سبب دی. چې تکبیر اولا اهتمام کې، نو ګویا کې د 5 منځونو ته اهتمام کې. چې د چا مونځ صحیح شو، د باقی دین به هماها د انسان صحیح کیږي به. او یا مراد تینا فرائض او واجبات دي، د فرائض او واجبات ادایګي وکړي. خو ښه خبرداره چې مراد تینا نیک اعمال دي. څومره چې د اسلام نیک اعمال او احکامات دي، دې ټولو طرف ته مخکې والی وکړي، په دې باندې عمل شروع کړي. الله به راته بهنه هم وکړي، الله به له جنت هم درکړي. آیت نه یو بله خبره معلومه شوه، د جنت نه مخکې به تا ته مغفرت کیږي، الله به ته جنت ملاویږي. ګناهګار انسان ته جنت نه ملاویږي. کافر او مشرک او منافق ته جنت نه ملاویږي. کافر او مشرک او منافق باول ایمان نوړي به جنت ملاویږي. او ګناهګار انسان به توبه وباسي چې الله ته مغفرت او بهنه وکړي، نو الله به دا انسان جنت ته ځي. جنت د پاکو خلکو ځای دی او پاک خلک به ورته ځي. او ګناهګار انسان ناپاک دی، لکه څنګه چې انسان مونځ بې اودسه نشي کولی، دارنګې جنت ته انسان سره د ګناهونو نشي تللی. صفایي به همها پکاري، یا خو د انسان له صفایي په توبې سره دنیا کې پکار ده چې دا انسان د ګناهونو نه صفا شي. او که د انسان دنیا کې توبه ونه باسله، نو هلته بیا صفایي به وله کېږي. نه هسې نه چې دا صفایي دله بیا په جهنم کې ونه شي. نو دې وجې نه دنیا کې صفایي وکړئ او جنت ته لاړ شئ. نو مغفرتن و جنتن، بهنې طرف ته او جنت طرف ته مخکې والی وکړئ، نو نیک اعمال شروع کړئ. کم جنت عرضها السماوات والارض، چې د هغې پلنوالی، عرضن عربی کې پلنوالی ته وي. عرضها، عرض او طول او عمق، دا 3 څیزونه دي، پلنوالی، اوږدوالی او عمق گہرائی. عرضها پلنوالی د جنت، السماوات والارض اسمانونه او ځمکه دي. څه مطلب؟ چې دا 2 اسمانونه یو ځای کې یو بل سره ولګي او بیا دا 2 ځمکې ورسره یو ځای کې، د دې به څونه فاصله جوړیږي؟ نو دومره فاصله د جنت پلنوالی دی. او عام طور باندې پلنوالی لږي او اوږدوالی سیوایي. لکه کټ ته وګورئ، د کټ پلنوالی د اوږدوالي مقابله کې کم دی. نو چې پلنوالی دونه دی چې دا 2 اسمانونه او ځمکې یو ځای کې یو بل سره ولګي، نو دا به څونه اوږده فاصله جوړیږي
چې دومره جنت پلنوالی شو بیا اوږدوالی د هغې نه په خپله انسان له اندازې لګول پکار دي. او تفسیر قرطبي دا تمثیل دی. تمثیل مطلب دا دی چې څنګه د انسان علم د ځمکې او تر اسمانه پورې دی، د اسمان نه بار د انسان علم نشته دی، د ټول نه لرې انسان ته اسمان ښکاري. نو ځکه قرآن کریم د اسمانونو د ځمکې ذکر وکړو. د دې مطلب دا نه چې ګنې دا اوس ځمکې او اسمانونه یو ځای کې نو ګنې دونه پلنوالی دی، د دین هم زیات دی، خو چونکې د انسان علم او د انسان معلومات تر دې ځای پورې دي ځکه قرآن کریم د اسمانونو د اسمانونو او د ځمکو ذکر وکړو. او یا دا په حقیقت باندې محمول دی چې هم دومره پلنوالی دی اوږدوالی دین هم سیوا دی. او تفسیر کبیر درېیمه توجیه لیکلې ده، هغوی د عرضن په معنا د عوض او د ثمن دی، یعنی قیمتو. خو مطلب دا دی چې د جنت خو اول قیمت نشته، خو که چېرې فرض کا د جنت قیمت وي نو هغه بیا د اوه ځمکې او اوه اسمانونه، د اوه ځمکې او اوه اسمانونه دا به د جنت قیمت و. خو چونکې د جنت قیمت نشته دی خو د هغې باوجود الله پاک تعالی درکوي محض په خپل فضل و کرم سره. نو په نیکو اعمالو سره به الله تعالی هغه جنت درکوي چې د هغې پلنوالی دونه او اوږدوالی دونه دی. تفسیر قرطبي هم لیکلی دی او روح المانی هم لیکلی دی. د هرقل قاصد تنوخي هغه خط روړو نبی علیه الصلاة والسلام ته. نبی علیه السلام هرقل ته دعوت د ایمان ورکړو او ترغیب یې ورکړو چې ایمان نه وړه نو الله تعالی به تعالی هغه جنت درکړي چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکې برابر دی. نو هرقل ته یو اشکال پیدا شو چې کله د جنت پلنوالی د اوه ځمکو او د اوه اسمانونو برابر دی نو اوږدوالی خو به دین هم سیوایي، بیا جهنم او اور کم ځای کې دی. نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته په خط کې لیکلي وو چې فأین النارو، نو بیا دا جهنم کم ځای کې دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته جواب کې ولیکلو چې اذا جاء اللیل اذا جاء النهار فأین اللیل. عجیبه خبره ده چې کله دا ورځ راشي نو شپه بیا کم ځای کې، چې ورځ راله نو شپه هم شته که نه، دا خو نه چې که نه بلکل مکمل ختمه شو، نو کم ځای کې ده، خو د الله په علم کې ده. نو دارنګه چې جنت دونه پلنوالی دی اوږدوالی دین هم سیوا دی، اوس اور او جهنم کم ځای کې دی، خو د الله تعالی په علم کې دی، غیبي خزانو کې دی. د انسان معلومات او د انسان علم او د انسان ذهن دا ټول محدود دي، دی په دنیا کې ټولو احاطه نشي کولی. ځکه هو قرآني ولا یحیطون بشیء من علمه، انسان بس د الله تعالی د معلومات او د انسان د الله تعالی د علم احاطه به وکړي، دی خو ادراک هم نشي کولی، معلومول هم نشي. اعدت للمتقین، تیار کړی شوی دا جنتو للمتقین د پاره د پرهیزګارو. جنت ته به پرهیزګار خلک ځي، متقیان به ځي. او متقیان کم خلک دی نو د هغې یو درې صفتونه بیاني. الذین ینفقون، متقیان هغه کسان دي ینفقون چې دی خرج کوي فی السراء والضراء. سرا یا جمع د سرور ده او سرور خوشحالی ته وي، او ضرا د خوشحالی مقابله کې غم وي، غم او مصیبت او پریشانی کې. نو دا خلق چرې دی د سرور او د خوشحالی په حالت کې هم خرج کی مالو، او د غم او د مصیبت او پریشانی په حالت کې مو. انسان چې کله د حد نه زیات خوشحاله شي نو اکثر د الله نه غافل شي، بیا دې په خواهشاتو کې او فضول خرچي بیا کی، او اکثر په گناهونو کې خپل مال لګي. نو قرآن کریم دې خلکو یو صفت دا بیان کو چې د خوشحالی په حالت کې دی مال د الله په لاره کې لګي، یعنی په ناجایز کار کې نه لګي، د شریعت په حدودو کې دن نه لګي. او دارنګه که چېرې غم او مصیبت پې راشي نو په بعض اوقات انسان د غم او د مصیبت د لاسه د الله نه غافل شي، الله ير کی دا انسان د غم او د مصیبت په ټیم کې مال لګي، او د شریعت په دایره کې او په حدودو کې دننه. او یا دا سران مرادو فراخی ده او وسعت دی، که الله تعالی دی له مال ورکړي وي او ډېرې ورکړي وي نو دغه فراوانۍ په حالت کې او د وسعت په حالت کې هم دی دا مال د الله په لاره کې لګي.
او دارنګې والضرا نه مراد بیا تنګي ده چې د باندې الله تعالی تنګي راوستې ده د خپل ضرورت نه پوره کیږي، نو په داسې وخت کې دي د اعمال د الله په لاره کې لګي. نو په درمیانه حالت کې هو به طریقې اولا لګي، دا چې کله یا خو دی په اعلی حالت کې وي چې فراوانی ده، وسعت دی او خوشحالي ده، او یا مکمل ادنا حالت چې کله دی د تنګې په حالت کې وي یا د غم او د مصیبت په ټیم کې وي. په دې دو حالتونو کې دی د مال لګي. نو بیا په عام نارمل حالاتو کې، درمیانه حالاتو کې، معتدل حالاتو کې به طریقې اولا لګي. او مراد دا دی چې انسان د الله په لاره کې خامخا سنه سمال لګي، او د الله لاره بیا فراخه ده، وسیعه ده. هغه مسجد هم دی، هغه مدرسه هم ده، غریبانان او یتیمانان مسکینان هم دي، هغه خپل خپلوان هم دي، هغه ملمان هم دي، او هغه مسافر دي، هغه بلا خلق دی. دا ټول د الله تعالی لارې دي، غریبانانو سره، یتیمانانو سره، مسکینانو سره، خپل خپلوانو سره، بیماران دي، مسافر دي، پریشان حال دي، هغه سره د خپل وس مطابق امداد کی. نو دی سره دی مسلسل لګي، ينفقون وروړو، یعنی دا کار دی مسلسل کی. ينفقون فی السراء والضراء، دی خرچ کوي فی السراء په وسعت او فراخه کې، والضراء او په تنګه کې. یا سران مراد خوشحالی او ضران مراد هغه تکلیف دی او غم دی، مصیبت دی. خدا خبر پکې لازم ده چې کچره د خوشحاله حالت دی او که د تنګي او د غم او د مصیبت حالت دی، دا مال به د شریعت په حدودو کې دن نه بلګي، په ناجایز طریقې سره نه لګي. که مثال په تور باندې ولیمه کې عرس خوشحاله حالت دی، هم د شریعت په حدودو کې دن نه بکي. که غم او مصیبت دی، هغه هم د شریعت په حدودو کې دن نه به مال لګي. والکاظمین الغیظ، او دویم صفت دا دی والکاظمین الغیظ، قابو کون کی دی الغیظ غصې لره. کاظمین جمع د کاظم نه، او کظمون په عربی کې اصل کې دی ته وایي چې یو مشکیزه وي د سرمنې جوړه شوې، هغه ته د اوبو ډکه کې او مکمل ډکه شي چې خالی ځای پکې بالکل پاتې نشي، او بیا ولا داخله کلکه وتړي. نو د دې داخله کلکه تړلو ته کظم ویل کیږي. نو څه مطلب؟ انسان غصه شو او دا غصه دونه ډیره شوه چې د انسان دا سینه او دا خېټه د غصې نه ډکه شوه، او قریبه چې دی بړک وهي، قریبه چې د غصې اظهار وکړي د خولې نه او یا د خپل عمل نه، او په داسې وخت کې انسان د خپل غصه قابو کې، گویا کې دا خوله کلکه وتړي، گویا کې دا خپل غصه قابو کې. دې ته ویل کېږي والکاظمین الغیظ. څنګه چې دغه مشک قابو کول بیا ګرانی، کله چې هغه د اوبو ډک شو او د هغې بیا قابو کول دام طریقه بیا غواړي، اړ سره نشي قابو کولی، کني تویږي تېنه. نو دکه رنګې دا غصه چې کله د حد نه سیوا شوه، ظاهره خبره یو ناګوار حالت راغلی دی او تاله غصه راله، او غصه به تاله هغې راځي چې ته دا غصه جاري کولی م شي. که هغه ستانه په درجه کې زورور دی او اوچت دی، هغه خو بیا تاله غصه نه راځي او نه خپله غصه جاري کولی شي. خو ستانه په درجه کې کمزور دی، ماتحت دی، او تا ته بې غصه راغلی ده او ته دا غصه جاري کولی م شي، نافظولی م شي، او دکه وخت کې ته را خپله غصه قابو کې. دې ته ویل کاظمین الغیظ. لکه د یو انسان غلام دی، نوکر یې دی، د ده احسانمند دی، د نه ماتحت دی، کمزوری دی، ته په درجه کې زورورې طاقتورې، هغه ستانه درجه کې کمزوری دی، تا سره پاور دی، طاقت دی رسره، او دغه نه یو غلطي وشوه او ته د غلطۍ هغه سزا ورکول غواړي، او ته انتهایی غصه او په داسې وخت کې د خپله غصه قابو کې. نو والکاظمین الغیظ، او قابو کوونکي دی الغیظ غصې لره. یو غیظ دی، یو غضب دی. په عربی کې دواړو کې لږ معمولی فرق دی، معنا هره دواړو غصه راځي، غضب راځي، په عربی کې معمولی فرق دی. غضب هغه غصې ته وي چې ظاهره شي په بدن باندې، د لاس نه او د خولې نه او د سترګو نه، د رویې نه او لب و لهجې نه. او غیظ هغه غصې ته چې هغه دننه دننه وي، چې هغه لا ښکاره شوي ني، هغې ته ویل کېږي غیظ. قرآن کریم غیظ روړو، یعنې دې دننه دننه غصه شوی دی او جذباتو کې راغلی دی، او قریبه چې دا غصه بار ته روځي او په داسې وخت کې دی قابو کی.
تفسیر قرطبي لیکلی دی میمون بن مهران لوی محدث ته میمون بن مهران داغه ملمانه راغلیو او داغه یو وینځه وه هغه وینځې یو ډک پلیټ شوروا چې ګرمه وه هغه یې را روانه کړې وه او ټکره یې وواله او ټوله شوروا یې د میمون ابن مهران د پاسه واړوله. یو خو شوروا بله ګرمه وه نو په داسې وخت کې ظاهر خبره د یو مولا به څه احساسات او څه جذبات به وي. هغه وینځه ډېره هوښیاره او سمجداره وه. هغه پوه شوه ناوتې چې مولا استعمل قول الله تعالی د الله په دې قول باندې عمل وکړه چې والکاظمین الغیظ متقیان هغه خلق دی چې دی خپله غصه کابو کوونکي دي. نو هغه وویې قد فعلتو ټیک ته ما خپله غصه کابو کړه. نو هغه وینځه نور هم زیاته هوښیاره وه. هغې وی جي په مخکې آیت باندې م عمل وکړه ورپسې والعافین عن الناس او دی خلکو ته معافي کوونکي دي. یعنې څه مطلب د زړه نه ما ته معافي وکړه په لاس خو ماله سزا نه راکړې خوړه کې د کیدای شي غصه پرته وي ما ته هسې نه په بله موقع رانه وباسي بیا د زړه ما ته معافي وکړه. هغوی د زړه مې ته معافي وکړه. هغې مخکې وي جي والله يحب المحسنین الله تعالی نیکوکارو سره مینه کوي. هغه یو تیزه الله دپاره مې آزاد کړي. دارنګې واقعه د حسین رضی الله عنه زوی سره هم شوې ده. امام زین العابدین د خپل نوم دی علي اصغر د کربلا په میدان کې د حسین رضی الله عنه په اولاد کې صرف د علي اصغر وتی امام زین العابدین صرف دی پاتې شو. دی د 23 سالو او دی داسې بیمار چې بالکل د مرګو د کربلا چې کوم ظالمانو ابن زیاد او دغه لښکرو هغې هم دې صرف په دې وجه په داسې مري نو دې راشه نه مړ کړو مونږ. لیکن الله تعالی هغه ډېر لویه زندګي ورکړه. نو د هغه هم وینځه وه نو هغې ورته اوبه اچولې. د اوبو د اچولو دوران کې د وینځې د لاس نه لوټه پرېوته. نو هغه اوبه د امام زین العابدین د جامو د پاسه رالی او یو کولدار چې هغه لوټه د ده پاسه ولګېد دی زخمیم شو. اوس په داسې وخت کې د انسان بیا جذبات څه وي. نو هغه وینځه پوه شوه. هغه زمانه کې د وینځو هم دا حالو چې هغې هم په قرآن پوهېدی حالانکې وینځو سره غلامانو سره علم بالکل نی او یو آزاد انسان سره علم سیوایي. لیکن دا زمانی د وینځو دا حال دی نو د عامو خلکو به څه حالتو. نو هغه وینځې فورا وجي والکاظمین الغیظ دی که خپله غصه کابو کوونکي دي. هغه ما کابو کړه. والعافین عن الناس او معافي کوونکي دي د معافي مې راته م وکړه. وی والله يحب المحسنین الله تعالی خو نیکوکارو سره مینه کوي وی زه ما ته آزاده کړې. والکاظمین الغیظ او کابو کوونکي دي الغیظ غصې لره خپله غصه په خپل کابو کې راوستل دي. آیت نه یو بله خبره معلومه شوه دا غصه نه راتل څه کمال نه دی. یعنې دا د انسان دپاره څه کمال چې دله غصه ګنې نه ورځي نو دی لا څنګه انسان دی چې غصه وله نه ورځي. غصه خو به انسان له خامخا به ورځي. ستا مخې ته یو غلط کار کېږي ته به غصه کېږي نو څه به کې خاندې به ورته څو. غصه خو نبی علیه السلام له هم ورتله. په ډېرو موقعو نبی علیه السلام غصه شوی دی. د نبی علیه السلام د غصې علامت به دا و چې دا مخ به یې داسې سور شو لکه د انار په شانتې. دا به د نبی علیه السلام د غصې هغه علامت او پهچان به و. د غصه خو پیغمبر له هم ورځي خو کمال دا دی چې تا له غصه درله او دا غصه بیا ته کابو کی. زمونږ او د پیغمبرانو منځ کې دا فرق کی. پیغمبر له غصه ورشي خو غصه د کابو نه سوا کیږي نه. هغه په خپله غصه باندې کابو ساتي او موږ به دماغو مې کار ونه کړو بس پوه نه شو منو بیا وروستو دی بیا خپېمانه وي. نو غصه راتل دا څه قصور او کوتاهي نه ده خو د غصې د مقتضا باندې عمل کولو او د حد نه تجاوز کولو او ناجایزه حرکت کولو او ناجایزه اقدام کولو دا بیا عیب دی. نو والکاظمین الغیظ او کابو کوونکي د غصې لره. نبی علیه السلام فرمایي لیس الشدید بالسرعت وی طاقتور او زورور سړی هغه نه دی چې خپل مقابل راوپرځي او ښکته یې راوغورځي دی پرې پاسه کیني. دې ته طاقتور نه وي. وی طاقتور هغه دی
لكن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، طاقتور او زورور انسان هغه دی چې کله غوسه شو خپل غوسه قابو کړه. ته په خپل غوسه نشي تحاوی کېدی او قابو نشي راوسته، په بل چا بس قابو راولي. اصل طاقتور انسان دا دی چې د خپل غوسه په قابو کې راولي. والعافین عن الناس، او معافی کوونکي دي خلکو ته، درگذر کوي د زړه نه معافي کوي. بعض اوقات انسان وقتی طور باندې معافیو کې د خولې نه وړکیا جذبات پراته وي، نو په بله موقع ته بیا وباسي، په بله موقع بیا وله بانه وګوري او خپله زړه غوسه وباسي. قرآن والعافین عن الناس، معافي کوونکي وي خلکو ته، یعنې د زړه نه ورته معافیو کې خبره ختمه کړي. د نبی علیه السلام مهیت هم داسې واقعات شوي دي، خو نبی علیه السلام خپله غصه قابو کړې ده. بخاري کې روایت دی، نبی علیه السلام د عایشې رضی الله عنها په کور کې و. زینب رضی الله عنها څخه خوږه الوا تیاره کړې وه. هغه د لرګي په یو پلیټ کې نبی علیه السلام کور ته راولېږله. کمې کاسد او کمې وینځې چې هغه حلوا راوړله او د عایشې رضی الله عنها مخې ته تېرېده، نو عایشې رضی الله عنها له غوسه راله، نو د هغه وینځې لاس یې و، نو پلیټ ښکته پرېوته او هغه پلیټ دوه ټوکړې شو، هغه حلوا هم ښکته پرېوته. په داسې وخت کې د انسان خپل ځان ته وګوري زموږ به څه جذبات داسې وخت کې. خو نبی علیه السلام وخندلو او وی فرمایل وی غارت امکم، ستاسو مور په غیرت کې راله دا کار یې ځکه وکړو. مطلب دا و چې خامخا د یو زنه داسې وخت کې دغه جذبات نو چې ته د ما په نمبر کې سله چې کوم دنو ګپ کولا واخی او دا رالیږي، په خپل نمبر کې په خورو بیا د ما نمبر کې سله رالیږي. او نبی علیه السلام د عایشې مخ وهو، نه ورته بد رد ویل کې غصې قابو کړله او صرف ښکلې توجیه او ښکلې تاویل یې وکړو، غارت امکم، ستاسو مور غیرت کې راله ځکه دا کار یې وکړو. او بیا په خپله کېناستو او کم سالن او کم حلوا چې کته پرته وه هغې سر راغونډه کړه او هغه پلیټ یې کور پاتې کو او د هغې د کور نه بل پلیټ د په عوض کې ولېږو. هغه بیا پلیټ چې هغه بیا په د اوسپنې په تار باندې یو ځای کو او هغه بیا انس بن مالک رضی الله عنه ته بیا په برکت لپاره میلاو شو او دغه په کور کې بیا پروت و. غوسه د نبی علیه السلام تم راغلی ده خو قابو کړې ده. والعافین عن الناس، او معافي کوونکي وي خلکو ته. والله يحب المحسنین، او الله تعالی محبت کوي، مینه کوي نیکوکارو سره او نیکی کوونکو سره. محسنین یا په معنی د مخلصین، اخلاص سره عمل کوونکي، یا هر یو نیکوکار مراد دی. او منډې وهئ تاسو اسباب د بهنې ته د خپل رب او اسباب د جنت ته، چې پلنوالی د هغې په شان د پلنوالی د اسمانو د ځمکې دی. تیار کړی شوی د پاره د پرهیزګارو. پرهیزګار هغه خلک دی چې دی خرچ کوي په وسعت کې او په تنګۍ کې، او قابو کوونکي دي غصې لره، او معافي کوونکي دي خلکو ته، او الله تعالی محبت کوي نیکوکارو سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والذين إذا فعلوا، او هاکسان کلا چې دیو کی فاحشة کار د بے حیاي، او ظلموا انفسهم یا دی ظلمو کی پزانونو خپلو باندې، ذکر الله یاد کی دی اللہ تعالی لرا، فاستغفروا لذنوبهم پس دی بهنه غواړي د ګناهونو خپلو، ومن یغفر الذنوب او څوک دی چې بهنه به وکړي د ګناهونو، الا الله سوا د الله تعالی نه، ولم یصروا او دی کلکوالی نه کوي، علی ما فعلوا
په هغه څه چې دوی کړي دي وهم یعلمون حال دا دی چې دوی پوهیږي اولئک دغه صفتونو والا خلق جزاؤهم بدله د دوی مغفرة من ربهم بهنه ده د خپل رب وجنات او باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې روان به وي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دي په هغې کې ونعم اجر العاملین او څه اجرت دی او څه اجر دی د پاره د عمل کوونکو د مؤمنانو متقیانو دوه قسمونه دي یو اعلی درجې والا مؤمنان او متقیان دي چې د هغې بیان په مخکې آیتونو کې وشو چې هغې کې عمده صفات دي یو صفت پکې دا و چې دی په هر حال کې د الله په لاره کې خرج کوي که د فراوانۍ او د وسعت حالت وي او که د تنګۍ او د تکلیف حالت وي او دی خپل غصه او غضب قابو کوونکي دي او دی خلکو ته معافي کوونکي دي او الله تعالی نیکوکارو سره مینه کوي دویم درجه د مؤمنانو د متقیانو د هغې نه کمه ده او د هغې بیان په دې آیتونو کې دی ګناهونه د انسان نه کیږي او د ایمان والو نه د مؤمنانو هم خامخا ګناهونه کیږي کله واړه کله لوی ګناهونه ها د مؤمن شان دار چې دی قصدن ګناه نه کي ګناه ردنه کله د نسیان د وجې نه وشي کله د غفلت د وجې نه ترې نه وشي او کله انسان د نفس او د شیطان په خواهشاتو کې جذباتو کې راشي او د نه ګناه وشي مؤمن مسلمان چې دی قصدن عمدن ګناه نه کي خو به هر حال که د هغه هم دا ګناهونه وشو نو مؤمن مسلمان د خپل ګناه باندې کلک نه پاتې کیږي چې کله ګناه ترې نه وشو الله ورته رایاد شي د الله هیبت او د الله جلالت شانو او چیرې د قیامت پر ورځ به الله تعالی ته مخامخ کیږم به زه به څنګه جواب ورکوم زه به څنګه مخامخ کیږم به دا کیفیت ورته را مخامخ شي را وړاندې شي نو فوراً ندامت اختیار کی پښیمانی اختیار کی په خوله باندې م استغفار وکړي عملي طور باندې م استغفار وکړي د ګناه نه کناره کشي وکړي اجتناب وکړي او آینده بیا هغه ګناه له خالم نه ورځي مؤمن مسلمان به د خپل ګناه توجیحات او تاویلات نه پیش کی چې ما خو په دې نیت دا کار وکړو ما خو په دې نیت باندې او دا اسباب او دا عوامل او دا خبرې نه کی مؤمن مسلمان نه چې ګناه وشي نو فوراً توبه استغفار کی ته به د الله تعالی مخې ته څه توجیحات او څه تاویلات به پیش کې یو انسان به ته مطمئن کې په دروغه باندې او په توجیحات او په تاویلاتو باندې نو آیت الله تعالی په دې دروغه مطمئن کولی شي چې الله تعالی ستا د نیت نه خبر دی ستا د جذباتو نه خبر دی ته څومره مجبوره وي څومره اختیارمند وي یو ګناه په کولو کې تاسو نه مجبوره وي د مجبورۍ د وجې نه دې وکړو او کنه مجبوره نه وي نو الله ته ستا د هر څه معلوم دي نو د الله تعالی مخې ته به ته څه هغه خپل وجوهات پیش کړي نو مؤمن مسلمان فوراً توبه تایب شي او دې په دې خبره پوهیږي چې د ګناهونو معافي کوونکی صرف او صرف الله تعالی دی نو دم د مؤمنانو یو مدح ده چې مؤمن مسلمان نه کله ګناه وشي نو دې ته فوراً توبه استغفار کړي او دا ګناه سبا ته نه پرېږدي چې سبا به توبه وباسمه اخیر دې بیا به وباسم اخیر دې عمر لا شترې لا ځواني ده او ورګه لا عمر لا ډېر شی پاتې دی په دې نیت باندې او په دې امید باندې توبه نه رستو کې فوراً توبه وباسي دا ټول د شیطان جالونه دي کله انسان ته شیطان وی چې ګناه کی کله و دا ټول خلک یې نه کې څه وشو قیامت راغی سو علی اسمان را پرېوتو د چا نه خنزیرانو د چا نه شادوګان جوړ شو په چا د کاڼو بارانو چې په تا باندې به وشي دا د شیطان یو دوکۍ او چاته شیطان وی مړه بیا به ترسته توبه وباسي که نه دا ټول خلک توبه نه وباسي ته به هم توبه وباسي دا هم د شیطان یو دوکه ده او یو حربه ده او کله چې انسان ګناه وکړي شیطان ورته زه خیر دی لا ورځ شته بیا به وکړي یو پیره بیا هم وکړه بیا به توبه وباسي نو بار بار وي لاسم لا وخترې سپین نه دي لا وخت شته دی وباسي توبه ډېر وخت لا پاتې دی نو دا ټول د شیطان حربي دي د مرګ او د ژوند څه پته لګي آیا دا مرګ سره بوډاوالي سره دی ولې دا مرګ سره بیمارو سره دی دا ټول د شیطان جالونه توجیحات دي د یوسف علیه السلام ورونو
چې یوسف علیه السلام کوی ته غورځو او یا قتل کو دی مشوره کوله. یو رای درل چې دی به قتل کو، نو بعد رونو ورته وی چې قتل خو نه دی پکارو. هغه د آدم علیه السلام یو زوی بل زوی قتل کو، ورور یې قتل کو. نو تر اوسه پورې هغه یادېږي، خلک یادي چې د پیغمبر په 2 زامنو کې یو ورور د بل ورور یې قتل کو. نو که مونږ هم هغه یاد دوباره تازه کو، مونږ هم د نبی اولاد یو، نو که مونږ هم خپل ورور قتل کو بیا مونږ هم وروستو زمانه کې خلک یادي. نو وی دا کار نه کو. نو یې سبا کو وی د خپل پلار د مخې نه به لرې کو، مړکو یې هم نه، لیکن جلاوطن به کو، بل علاقې ته به بوزو چې د پلار د مخې نه لرې شي. نو یو ورور دا وی دا ولې څه ګناه نه دی چې تاسو یو زوی د پلار نه لرې کوئ. پلار زوی سره مینه کوي او زوی پلار سره مینه کوي، او د یو پیغمبر ولته تکلیف رسول دا وی ګناه نه دی. نو هغه یو ورته وی وتکونو من بعده قوما صالحین، وی زره سو بیا به توبه وباسو که نه، ګناه چې وکړو یا به خیر د په شریکه باندې توبه وباسو، توبه به الله تعالی مونږ معاف کړي، ګناه به راته معاف کړي. نو دی په دې نیت باندې ګناه وکړو چې بیا به توبه وباسو. مفسرین حضرات وی دا دی چې 40 کاله او یا 80 کاله دی سروالی بروالی ګرځېد دا رونه یې، دا صرف په دی وجه چې دی توبه او بیا وباسو. ولې دا توبه د انسان په اختیار کې ده. سو دی 40 کاله دی توبه نه باسله، نه 80 کاله پس بیا چې کله الله ته منظوره شوه، نو بیا دی یعقوب علیه السلام ته ووی چې یا ابانا استغفر لنا، ای د مونږ پلار د مونږ دپاره اوس بهنه الله پاک نه وغواړه. نو په کار خدای چې ماښام یې اعتراف کړی وی، په کار خدای چې سهار له اعتراف کوي زمونږ نه غلطي وشوه، لیکن خپل غلطي یې پټوله او پټوله. په دې دوران کې 40 کاله تیر شو. دا توبه هم د انسان په خپل اختیار کې نه ده. یو انسان دی په دې نیت باندې او په دې اراده ګناه نه کوي چې توبه به وباسمه، ولې دا توبه ستا په اختیار کې ده چې ته به توبه بیا وباسي، او کیدی تعالی وروستو مرګ راشي بیا به څه کوې. نو دا ټول د شیطان حربې او جالونه دي. انسان نه ګناه کیږي، ګناه د چا نه کیږي، صرف انبیاء کرام علیهم السلام نه ګناه نه کیږي، باقی د هر انسان نه ګناه کیږي، کبیره او صغیره. خو لیکن دا چې انسان فوراً توبه وباسي. والذین اذا فعلوا، او ها کسان چې کله دیو کی فاحشتن، فاحشه د بے حیاء کار ته وي. فاحشه مثال لکه زنا شو، دا د بے حیاء کار دی چې یو من مسلمان نه داسې کار وشو. یا فاحشه هغه ګناه دی چې کلم کله ښکاره وي، چې د خلکو مخکې وشي. مؤمن مسلمان به چا مخکې څنګه ګناه کی؟ مؤمن مسلمان هول به ګناه د سره کینه، او کچری کینو په تنهایی کې به کی او په تیاره کې به کی چې څوک ما ونه ویني، ځکه دا خو د په لمن باندې یو داغ دی. نو مؤمن مسلمان کلم کله ښکاره ګناه نه کی، خو دنه داره کلم کله ښکاره ګناه وشي ته فاحشه ویل کیږي. فاحشه هغه ګناه ته چې متعدی وي، یعنی په بل چا باندې د هغې اثر پریوزي، لکه چا ته کنځلو کې، د چا غیبتو کې، وال ټکولو کې، د چا مال هړپ کې، او د چا سره زیاتیو کې، ظلمو کې، قتلو کې نقصان ورته ورسې، دا متعدی ګناه دی. نو فاحشتن متعدی ګناهو کې، او ظلمو انفسهم، یا دی ظلمو کې په خپلو ځانونو باندې. نو که د فاحشه نه مراد متعدی ګناه شو چې د هغې اثر په بل چا باندې ښکاره شو، نو ظلمو انفسهم د هغې مقابله کې چې انسان خپل ځان سره ظلم او زیاتی وکړي، یعنې د هغې ګناه اثر په ده باندې خو دی خو په بل چا باندې نه دی. او که د فاحشه نه مراد کبیره ګناه شي، نو ظلمو انفسهم نه مراد صغیره ګناه شو. فاحشه نه مراد کلم کله ګناه شو، نو ظلمو انفسهم نه مراد د تنهایی او د یوازیوالي ګناه شو. مفسرین حضراتو لیکلی دي، تفسیر قرطبی او نور مفسرین حضراتو، چې یو سړی او د هغه نوم ابو سعید التمار. تمار هغه انسان ته وي چې هغه کجوري خرڅي، نو هغه ته تمار وي. ابو سعید التمار هغه کجوري خرڅولې، یو حسین او جمیله زنانه راله او دته یې ماله کجوري راکه. ده چې ورته وکتل، ده ورته ووی ما سره په کور کې دینه ښکلې کجوري موجود دي، راشه هغه واخله. او کور یې یوازې خالي و سوکونه. او هغه چې کله کور ته راله، نو ده
هغه ځان سره یوځای کړه او ښکل یې کړه. د هغه زماني بیبیان هم ناشنا بیبیان الله والا وي. هغې ورته وایي اتق الله، د الله نه ویرېږه. بس د هغې دا وینا وه چې اتق الله، په ده د الله تعالی یره خوف غالب شو. نو هغه یې پرېښوده او په دې خپل فعل باندې دې نادم او پښیمان شو او دې راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته او خپله ټوله واقعه بیان کړي چې داسې غلطي رانه وشوه. الله جل شانه د آیت مبارکه نازل کو او د آیت کې فرمایي چې کله د انسان نه ګناه وشو، که وړوکي ګناه دی او که غټ ګناه دی، نو فوراً ذکر الله، الله را یاد کی او بیا د خپل ګناه نه معافي او توبه وباسي. ترمذي شریف کې روایت جلد اول کې یو بله واقع دغه شانتې ده. یو زنانه په لاره باندې روانه وه او په هغه زمانه کې یو سړی هغه په غټ څادر د پاسه واچو او هغه کار د بې حیایي چې کوم دی نو وشو. هغه سړی فوراً پاسېد او وتښتېدو. دې کې بل یو سړی را روانو او دې زنه چې د خپل ځان نه څادر لرې کو نو هغه سره خوا کې روانو. دې زنانه خیال دا و چې کنه دې سړي ما سره ګناه وکړو، نو په هغه باندې الزام کو چې دې انسان ما سره غلط کار وکړو. دې کې بل یو صحابي په لاره تېرېدو، هغه ته یې ووایي چې دا انسان دې داسې غلطي ما سره وکړله. هغه دی نبی علیه الصلاة والسلام ته راوست. هغه ډېر انکار کو چې ما نه دی کړی دا کار، لیکن د عین موقع ګرفتاري وه د الله شانو. نبی علیه الصلاة والسلام په دغه انسان باندې د حد جاری کولو حکم وکړو او چې کله باندې حد جاری کېدو، هغه بل انسان چې کوم انسان نه غلطي شوې وه هغه هم په خلکو کې موجود و او هغه وکتل چې یاره یو بېګناه انسان چې هغه رجم کېږي او هغه باندې حد جاری کېږي، نو هغه فوراً میدان ته راوړاندې شو چې غلطي ما کړې ده، دې انسان دا کار نه، دا کار ما کړی دی. او بیا هغه باندې حد جاری شو او ترمذي شریف کې جلد اول کې دا روایت دی. او بیا چا ووایي چې دا انسان خو داسې و، نبی علیه السلام د ډېر ناشنا توبه وباسلې ده، ډېر د اخلاص توبه ده. که دا توبه په مدیني والو تقسیم شي نو کافي به شي. دې کې د اخلاص توبه څه وه؟ چاته خو پته نه وه، که څه پروف نه و، څه ایویډنس نه و، څه ثبوت نه و، یو بېګناه انسان هلته کې هغه قتل کېدو او رجم کېدو او دې انسان خلاف خو دنیا کې هېڅ قسمه ثبوت نشته. لیکن دا محض د هغه تقوا او د الله یره وه چې یو بېګناه انسان د هغه اقدامات د وجې نه هغه رجم کېږي، نو هغه میدان ته راوړاندې شو. نو داسې غلطۍ د انسان نه کېږي، خو انسان له فوراً توبه وباسل پکار دي. والذین اذا فعلوا، او ها کسان چې کله دی وکړي فاحشتن کار د بې حیایۍ، هر یو قبیح ګناه، کلم کله او صریح ګناه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرین، زما هر یو امتی ته الله تعالی معافي وکړي، خو کم انسان چې کله په زړورتیا سره کلم کله ګناه شروع کړي داسې انسان ته الله بیا معافي نه کړي. یعنې دا تنبیه ده چې ګناه اول کومه، خو که کې نو بیا په تنهایۍ کې په یوازیوالي کې وکړه. دا زړورتیا په ځان کې پیدا کول او د خلکو مخکې ګناه کولو، دا گویا د ګناه دعوت ورکولی چې کوی که نه څه چل دی. فاحشتن کار د بې حیایۍ، او ظلمو انفسهم، یا دی ظلم وکړي په خپل ځان باندې. هر یو ګناه چې دا په خپل ځان باندې ظلم کول دي، هر یو ګناه چې دا خپل ځان سره زیاتی کول دي، لکه سزا و وبال به تا ته ملاویږي. ذکر الله، یاد کی دی الله تعالی لرا، یا د ګناه دوران کې او یا ګناه پسې فوراً دی الله تعالی را یاد کی. دنه دا معلومه شوه چې ګناه د انسان نه کېږي نو د به الله تعالی دغه وخت کې هېر کړي وي. غفلت او د نسیانو او د شیطان هغه تاویلات او توجیحات په ځان حاوي کړي وي، دې وخت کې انسان دا ګناه وکړي نو دی فوراً الله تعالی را یاد کی. او د الله تعالی د یادولو نه مراد د الله هیبت او د الله تعالی جلالت شان ورته را مخامخ شي. او یا د ذکر الله نه مراد د الله تعالی عذاب ورته را مخامخ شي. او یا د ذکر الله نه مراد عرض اکبر چې زه به د قیامت پر ورځ الله تعالی ته مخامخ کېږم به او الله تعالی به زما نه دې باره کې تپوس کړي چې بنده دا کار دې ولې کو، تا دونه نه کتل چې الله تعالی ما ویني. ذکر الله، دی یاد کی الله تعالی لرا، او چې الله یاد کی نو فوراً فاستغفروا،
پس دی بهنه وغواړي، بهنه طلب کی لذنوبهم د پاره د ګناهونو خپلو. استغفار د الله نه معافي غوښتلو، د الله تعالی نه بهنه غوښتلو، او د هغې دپاره بلا شي صیغې دي، بلا شي جملې دي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. حدیث کې راځي چې چا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه اوی، الله به ته هر یو ګناه معاف کی تر دې که د انسان د میدان جنگ نه تیښته کړې ده، دغه ګناه به ته الله تعالی معاف کی. د میدان جنگ نه را تښتېدل دا کبیره ګناه دی. هغه لوی لوی ګناهونه چې هغې ته حدیث مبارکه کې موبقات ویلی دی، هلاک کوونکي ګناهونه دي، هغې کې یو دام دی د میدان جنگ نه تیښته کولو. الله به دغه ګناه د انسان ته معاف کی. ترمذی شریف کې روایت دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم انسان د اوده کېدو په ټیم کې په بستر باندې سم لاسته 3 پیرې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه 3 پیرې وي، نو نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی به د ټول ګناهونه معاف کی. او بیا فرمایي که دا ګناهونه دومره ډیري چې د اسمان د ستورو نه سیوایي، دا به الله تعالی معاف کی. فرمایي که دا ګناهونه د ځمکې په مخ چې څومره ونې دي او په دغه ونو کې چې څومره پاڼې لري دغه پاڼو نه هم سیوایي، الله به ته هغه معاف کی. او فرمایي که دا ګناهونه دومره ډیري چې په عربو کې یو میدان دی، یو صحرا دی عالج، دغه صحرا په شګو او په لهه باندې مشهور دی چې ډیر وسیع صحرا دی. نبی علیہ السلام فرمایي که د ده را ګناهونه د عالج صحرا د شګو نه هم سیوایي، دا به ورته الله تعالی معاف کی. چې مؤمن مسلمان خو استغفار وکړي که نه، څنګه به ورته الله تعالی دغه شانتې معاف کړي؟ ګناه ته ګناه د سره نه وي، نو چې فاستغفروا دی بهنه وغواړي لذنوبهم د پاره د ګناهونو خپلو. او استغفار بیا ګورې تش د خولې نه دی، یعنې صرف په خوله باندې استغفر الله او یا الله معاف کړي، او یا داخله دیخي ګس غوږ له وړلو، دا ګس لا دیخي غوږ له وړلو، او لکه د ماشومانو غوږونه نیسلو، صرف دې ته استغفار نه وي. تفسیر قرطبي لیکي وی استغفار به د ړم پکاري، په خوله به م وایي او د زړه نه به م ستا استغفاري. او د زړه استغفار دا دی چې انسان پښیمان او نادم وي، چې بره نشه کتې د شرم نه چې بره څنګه وګورمه، د بره کتو مې سپري خینري، داسې استغفار به کوې چې په ړه کې ستا انتهایي ندامتي، لکه څنګه چې یو انسان سره ته سترګې نشي ملاولی، دکه شان په ړه کې ستا دومره ندامت او شرمساري وي چې بره نشم کتې، بره د کتو مې سپري خي نه دي. او فوراً به دا ګناه نه به کناره کشي کوي، اجتناب به کوي، او آینده به د نه کولو کلک عزمي، دې ته ویل کېږي استغفارو. تفسیر قرطبي د حسن بصري رحمت الله علیه قول لا نقل کړی دی، وی استغفارنا یحتاج الی استغفارنا، هغه وی زمونږ استغفارم استغفار ته محتاج دی. وی مونږ له په دې خپل استغفار باندې استغفار ویل پکار دی، ځکه زمونږ دا استغفار صرف په خوله باندې وي او له سره پکې ملګري نه وي، په دې استغفارم استغفار پکار دی. نو امام قرطبي رحمت الله علیه ناشنا ګیله کړې ده، دې د نن نه 1900 کاله مخکې تیر شوی دی. امام قرطبي د نن نه 1900 کاله دی مخکې تیر شوی دی. نو دی وی دا د حسن بصري رحمت الله علیه خبره ده چې حسن بصري رحمت الله علیه د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې پیدا شوی دی. د عمر رضی الله عنه 2 کاله پاتې وو چې حسن بصري پیدا شو. د مور د ام سلمه رضی الله عنها وینځه وه چې کله حسن بصري پیدا شو نو عمر فاروق رضی الله عنه له روړو. عمر فاروق رضی الله عنه دله بوټي ورکړې ده او دله ام سلمه رضی الله عنها سینم ورکړې ده. حسن بصري هغه انسان دی، هغه وی زمونږ استغفار ته محتاج دی. امام قرطبي وی زمونږ زمانه کې به استغفار سے استغفاري. بیا تفسیر قرطبي وی
وی دې ته استغفار نه وي چې په لاسو کې تسبیح وي صبحه تسبو ته صبحه ربې کې وی په لاسو کې تسبیح دی او وایي استغفار او وړې استغفار سره ملګری او شامل نه دی نو هغه لیکي وذلک استخفاف و استهزاء وی دا خو د استغفار پورې ټوکې کول دي او دا خو ردی توهین او تذلیل دی چې په خوله باندې استغفر الله لګې ګناه کې هغه لیکي چې په ګناه کې مشغوله او مصروفه یې په خوله الله ما معاف کې ما معاف کې دا خو بیا آیت لیکي ولا تتخذوا آیات الله هزوا د الله آیاتونه په ټوکو سره منی دا ټوکې کوي د الله آیاتونو سره چې په خوله لګي خدای معافي وکړي لګي او توبه خدای توبه بیا ته ګوري توبه خدای توبه نور مت ګوري دا خو تاسو مذاق کې استغفار سره نو استغفار دار چې انسان به عملی طور باندې کار پریزي به په خوله به معافي واړي او لنه به معافي واړي آینده د نه کولو اراده او اجتناب به وي نو فرمایي چې فاستغفروا لذنوبهم پس دی بهنه وغواړي د لپاره د ګناهونو خپلو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما رأيت اکثر استغفارا من رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات استغفار کون کې څوک نه دی لیدلی د دې حدیث راوی ابو هريره رضی الله عنه دی او داغه شاګرد مکحول دی مکحول د دمشق نو مکحول رحمه الله وی ما رأيت اکثر استغفارا من ابي هريره رضی الله عنه وی دا شان ما د ابو هريره نه زیات استغفار کون کې څوک نه دی لیدلی تفسیر قرطبی روایت را نقل کړي بیا لیکي چې کان مکحول یستغفر استغفارا کثیرا مکحول بم ډیر زیات استغفار کو نبی علیہ السلام په یو مجلس کې او یا پیری اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی به او یا پیری به نبی علیہ السلام استغفار کو او نبی علیہ السلام فرمای توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشحالی د هغه چا د پاره ده چې سبا قیامت کې دغه په عملنامه کې استغفار ډیر زیات استغفار پکار دی په خپل ګناهونو باندې په خپل غفلت باندې په نسیان باندې ومن یغفر الذنوب او څوک دی چې بهنه وکړي د ګناهونو الا الله مگر الله تعالی یعنی سوا د الله تعالی نه دې ته لیکيږي استفهام د پاره د انکارو دا من استفهامیه په معنی د الله سره دی لا یغفر الذنوب د ګناهونو معافي نشي کولی الا الله مگر الله تعالی سوا د الله تعالی نه او الله تعالی ډیر زیات بهون کې مهربان دی عین د ګناه په ټیم کې د الله رحمت انسان ته متوجي وي چې کله ته ګناه کې او د ګناه په ګناه کې گویا کې مبتلا او په دغه وخت کې الله تعالی ته یاد شو او تا ګناه فوراً پریښودو تا وی یا الله بس معافي دغه وخت کې د الله تعالی رحمت ته متوجي دی دون د الله تعالی رحمت سیوا دی چې عین د ګناه په ټیم کې د الله رحمت بیا هم ته متوجي بس فوراً کناره کشیو کا بلکې د ډیر لوی مراتب په دا ټیم کې انسان ته ملاوي دي شي چې سونه لوی ګناه کې ته لګیاوي او فوراً د ګناه نه راروستو شي خدای بس ما معاف کړي د غلطی را نه وشوه د الله رحمت ته دا ټیم کې متوجي دی ولم یسروا او دی اصرار نکی او دی کلکوالی نکی ولم یسروا د دې خلکو یو صفت دام دی یسروا ای یدیمو یا یقیمو دی همیشوالی نکی او دی کلکوالی او مضبوطوالی نکی عرب وی سر سرتا چې د بټوه کې پیسې واچو پخوانی بټوی به د تیلې به وي هغې ته به مزې و په هغې کې به د دراهم او د نانین واچولو هغه مزې به پرې راکلک کو دې ته ویل کېږي سر سرته بټوی کلکه بنده کړله نو دی ولم یسروا دی په دې ګناه باندې کلکوالی نه کی همیشوالی نه کی مضبوطوالی نه کی څه مطلب دا نه وي چې کنې ما هو ګناه نه دی کړی او څه چل وي ګناه مې کوڅه اسمان نه پرېوته خو مې کوم څه چلو شو دا نه وي او دا ګناه ته ګناه وایي ګناه ته ګناه نه ویل دا ډېر خطرې والا خبره ده ګناه کول دونه د خطرې خبر نه ده خو ګناه ته ګناه نه ویلو دا ډېر د خطرې خبره ده چې انسان ګناه ته ګناه مونوي نو ګناه ته ګناه ویلو او فوراً معافي غوښتلو ولم یسروا یو مطلب دام دی چې بیا به توبه وباسمه تفسیر قرطبي اقوال لا نقل کړي دي وی توبه بیا وباسمه وخت لا شته دی او څوک چې ګناه ته ګناه ونوي دا ټول په لم یسروا کې راځي علی ما فعلوا په هغه څه چې دی کړي دي
که وړوکی ګناه دی او که غټ ګناه دی فورا معافي او فورا د الله نه. وهم یعلمون، حال دا دی چې دی پوهیږي. په څه پوهیږي؟ چې ما ګناه وکړو، یعنې ګناه ته ګناه وایي او په دې پوهیږي په دې خبره چې الله د ګناهونو معافي کوونکی دی، او دی پوهیږي په دې خبره که د ګناه نه مې توبه ونه باسله نو الله به عذاب راکړي به. دی په دې خبره باندې پوهه دي. دومره کافي دی. او ها کسان دي کله چې دی وکړي کار د بې حیایۍ یا دې ظلم وکړي په خپلو ځانونو باندې، یاد کړي دی الله تعالی لره، پس دی بهنه غواړي د ګناهونو خپلو. او څوک دی چې بهنه وکړي د ګناهونو سوا د الله تعالی نه، او دی کلکوالی نه کوي په هغه څه چې دی کړي دي، حال دا دی چې دی پوهیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أولئك دغا صفة وعلى خلق جزاؤهم بدل دی مغفرة بهندا من ربهم دخل رب د طرفنا، وجنات او باغون دی تجری چروان بوی من تحتها الانهار لاندی دهعینا نهرنا خالدین فیها ہمیشہ پاتی کی دن کی بیدی پائی کی. ونعم اجر العاملین او صحب بدل دا عمل کون کو. قد خلت من قبلکم یقیناً تیر شوی دی ستاسو نه مخکې سنن طریقې. فسیرو فی الارض پس تاسو وګرځئ په ځمکه کې. فانظرو پس تاسو وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه و انجام د تکذیب کوونکو. هذا دا قرآن بیان للناس واضح بیان دی د پاره د خلکو، وهدن او هدایت تے، وموعظة او نصیحت تے، للمتقین د پاره د پرهیزګارو. ولا تهینوا او تاسو مکمزوری کیږئ، ولا تحزنوا او تاسو مغمجن کیږئ، وانتم الاعلون او تاسو با ډیر اوچت یې، ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مومنان. په آیتونو کې د متقیانو د مومنانو د بدلی بیان دی چې کوم متقیانو مومنانو کې دا مذکوره عمده ښکلې صفات وي چې دی په خپله غوسه باندې قابو کوونکي وي او خلکو ته معافي کوونکي وي، درګذر کوونکي وي، او په تمامو احوالو کې که تنګي وي که فراواني وي د الله په لاره کې خرج کوونکي وي، او که د دین یو ګناه وشي که غټ وي او کړوکی وي نو فوراً الله تعالی رایات کې توبه وباسي، په خپل ګناه باندې اصرار هم نه کوي، مداومت او همیشوالی نه کوي. د دې خلکو دپاره الله تعالی جنتونه تیار کړي دي او د الله له طرف نه مغفرت او بهنه ده. الله تعالی به عمل کوونکو ته ډېره ښکلې بدله ورکړي. او بیا قرآن کریم د غزوې احد طرف ته اشاره کی. د احد واقعه چې کله وشوه په هغې کې مؤمنانو مسلمانانو ته شکست شو، ډېر صحابه شهیدان شو او اکثر صحابه زخمیانو. نبی علیه الصلاة والسلام به ذات خود زخمی شو. په دې سره صحابو ته ډېر لوی تکلیف ورسېدو. قرآن کریم د هغې ذکر به کې تفصیلا نو چې څه وشو نو هغه وشو. آینده تاسو دغه شان غلطۍ مه کوئ چې کومه غلطۍ وشوې او چې کوم تکلیف تاسو در ورسېد او کوم شکست شو نو د دې وجې نه تاسو آینده همت مه بیلئ
او تاسو ثابت قدمی اختیاروئ او صبر کوئ. دون حد پورې غم مکوئ چې تاسو د کار وځئ، بلکې له دې نه تاسو عبرت حاصل کړئ چې کمې غلطۍ زموږ نه وشوې چې د هغې د وجې نه ګټلی شوی جنګ مونږ به بایلو. آینده به تاسو غالبه کېږئ که چېرې تاسو په حق باندې مؤمنان یې، او چونکې تاسو په حق باندې مؤمنان خو یې، دا خو یقیني خبره ده، لہذا همت مه بیلئ، آخرنی انجام به ستاسو وي، کامیابي به تاسو ته میلاویږي. اولئک جزاؤهم، اولئکه کې اشاره یو داسې ذات طرف ته کېږي چې هغه سره د هغه صفتونه پکې مراد وي. یعنې دغه خلق او صرف خلق نه دي مرادو، دغه صفات والا خلقو، دا کم عمده ښکلې صفات چې مخکني آیتونو کې بیان شو، د اولئک تعلق د مخکې دوه آیتونو سره دی. دغه مخکنو آیتونو کې چې د کومو خلقو صفات بیان شو، نو دغه خلقو سره د صفاتو، نو دغه صفتونو والا خلقو جزاؤهم بدله ده دی. جزا ښکلې بدلې ته وي، سزا ته نه وي، جزا او سزا، سزا عذاب ته وي او جزا ښکلې بدلې ته وي. نو جزاؤهم بدله ده دی. د مخکې آیت مبارکه کې یو اهمه خبره دا وه چې که د انسان نه ګناه وشي نو دی په دې ګناه باندې بیا مداومت او اصرار نه کي، نو دی له الله تعالی ښکلې بدله ورکوي. دا مخکې آیت مبارکه دونه اهم آیت دی چې کله دا نازل شو نو ابلیس او د هغه لښکرو جړا وکړه او چغې والې چې الله تعالی مؤمنانو سره د مغفرت وعده وکړه، لکه ومن یغفر الذنوب الا الله. دې کې حصر دی، د ګناهونو معافي صرف او صرف الله تعالی کی، او د الله تعالی رحم و کرم او د الله تعالی مهرباني د حد نه سیوا ده. د الله تعالی غضب چیرې دا کم دی او رحمت یې سیوا دی. نو یو قسم وعده وشوه چې معافي خو به الله تعالی خامخا کی چې څوک الله یاد کی او د الله نه بهنه او استغفار وکړي. نو فرمایي اولئک جزاؤهم، دغه خلق چې دی بدله ده دی مغفرتون بهنه ده او بخشش دی. مغفرتون کې دا تنوین د پاره تعظیم دی، یو لوی بخشش او یو لوی مغفرت او بهنه ده. من ربهم، د خپل رب د طرف نه. من ربهم، رب یاد کو، د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت رب هم دی، او رب کې پرورش او نگهبانۍ طرف ته اشاره ده. الله ستا مربی دی، پرورش کوونکی دی، پروردگار. الله تعالی د خلکو پرورش کی، د الله تعالی د خلکو تربیت کی مربی دی، او مربی انتهایی مشفق او شفیق وي. دا مور چې دا د خپل ماشوم تربیت کوونکی وي، ځکه مور کې پرورش ډیر زیات وي، یعنی مور کې دا صفت د شفقت او د رحم د حد نه سیوا وي. نو من ربهم یې ووی، د خپل رب د طرف نه. هغه رب به تا سره بهانه څنګه نه کي، ستا یې څونه پرورش کړی او څنګه یې تربیت کړی د ماشوموالي نه. وجنات، او باغونه دي، من تحتها تجري چې روان به وي، من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه. یعنې په دغه باغونو کې دننه دننه نهرونه جاري دي. دغه باغونه وچ نه دي، صحرا نه دی، او هلته کې قحط سالي نه ده، هغې کې دننه دننه نهرونه دي. قرآن کریم د باغونو او د نهرونو ذکر ځکه کې عرب به ملک شام ته پسخېدلو، لکه ملک شام چې دا سرسبز شاداب علاقه ده، هغې کې ونې ډېر زیاتې دي، باغونه ډېر دي، او هلته نهرونو نظام ډېر دی. او عربو کې دننه صحراګانې دي، د اوبو ډېر کمی دی، باران کم کیږي او نهرونه پکې شته نه، او تالابونه او سمندر پکې شته نه. نه عربو ته اوبو او د ونو ډېر طلبو. نو قرآن کریم د جنتونو ذکر ډیر کی، د باغونو او د نهرونو، چې دا ولته بسیار وي او ډیر به وي. خالدین فیها، همیشه به دی پای کې. دا بل ډیر لوی نعمت دی. که یو ښکلی مکان دی او ښکلی نعمت دی خو عارضي وي، نو بیا انسان ته خفګان میلاویږي، او چې کله د ختمېدو یره نه وي او د هلته نه د وتو یره نه وي، خوشحالی وي. دنیا که ډېر ښکلی شي، فرض کا انسان سره هر څه ډېر شي، خو انسان سره دا یره وي چې یره زه ترې روان یم. انسان یره زه کمزوری کېږم، بوډا کېږم، ما طاقت به هغه شانتي ني،
زه به ترېنه رخصت اخلمه. نو دام یو خفګان دی. جنت هلته نه بیا وتل نشته، خالدین فیها همیشه به دی پای کې. ونعم اجر العاملین، ونعم ډیر ښه، اجر العاملین، اجر به معنی اجرت، مزدوری، بدلا، العاملین د عمل کوونکو، د عمل کوونکو د پر الله تعالی سونه ښکلې بدلا او سونه ښکلې اجرت او سونه ښکلې مزدوری تیاره کړې ده. قرآن کریم العاملین وی. جنت ګوره صرف په دعاګانو صرف په امیدونو نه حاصلیږي، عمل به پکاري. قرآن کریم العاملین وی. د عمل کوونکو د پر الله تعالی سونه ښکلې بدلا او نعمت او سونه ښکلې مزدوری تیاره کړې ده. العاملین کې مومن مسلمان را بیدار کو چې ګوره د الله تعالی رحمت او د الله تعالی مهرباني ګوره ډیره زیاته ده، خو د دې مطلب دام نه چې ته بالکل عمل نه کوې او فارام کینې نه، د خپل وس مطابق به نیک اعمال به کوې، اعمال صالحه به کوې، بیا به الله تعالی دغه جنت او دغه نعمتونه به درکړي. او که یو انسان عمل بالکل نه کوي، پوه شه ډېره شیطان په جال کې راغلی دی چې دی بس الله غفور رحیم دی، هغې کې چا شک کړی دی. خو دا د نیکو اعمالو حکم چا که دا هم دغه الله تعالی کړی دی. نو دا د شیطان یو جال دی چې انسان نیک عمل بالکل نه کوي او بس په آرام ناست دی. دنیا کم یو کار په ناسته ملاویږي، کم یو سی تا ته په ناسته ملاویدی شي چې تا ته به جنت ونته کې لوی نعمت په ناسته ملو شي او بغیر د محنت نه. عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې د رڼا ورځې یو تن ولیدو ناستو. وی څه کوې دلته؟ دا خو د مونځ ټایم نه دی، دلته کې ته څه کوې؟ اعتکاف ته ته نه ناستو، تلاوت ته نه کوې، دلته کې څه ته ناستې؟ نو بیا وله کوړه راوبغوله. شابه وی د مدینې منورې د ونو نه پیسې نه راغورځېږي، درهم او دینار نه پیدا کېږي. دې لپاره به همه څه محنت پکې، څه کوشش پکې، بازار ته لاړ شه، څه تجارت وکړه، څه زمینداري وکړه، څه کار کسب وکړه. ته چې دغه شان ناستو خلکو نو بیا به سوال کې که نه، الله تعالی خو دنیا دارالاسباب ګرځولې ده، چې دنیا یو معمولی څیز تا ته بغیر محنت نه ملاویږي. د جنت ونته کې لوی نعمت به تا ته بغیر محنت څنګه ملو شي. ونعم اجر العاملین، او ډېر ښه بدلا او ثواب دی د عمل کوونکو دپاره. یو بیبي ده رابعه بصریه، رابعه څلورم ته وي، دا د خپل مور څلورم نمبر لور وه. دا څلور خویندې وې، مور یې ډېره زیاته غریب او پلار یې مخکې وفات شو او غربت د حد نه زیاتو. نو د مور یې دا وی چې د ما دا ماشومان یې څوک بوځئ، نو خرڅولي یې. نو دا څلورم نمبر وه، ځکه ورته رابعه ویلې کېږي. رابعه بصریه ډېره بزرګه زنانه تېره شوې ده. نو هغې یو شعر ویلی دی، هغه وی ترجن نجات ولم تسلک مسالکها. وی ته خو د نجات او د خلاصي او د کامیابۍ امید لري او د هغې لاره نه اختیارې، په هغه لاره باندې نه دي چې په کومه لاره باندې نجات دی. د خلاصي خو به خامخا یو لاره هغه لاره به ته اختیارې به ځې به پې. وی ترجن نجات ولم تسلک مسالکها، ته د کامیابۍ او د نجات امید لري او په هغه لاره باندې ځې نه او قدم نه اوچتې. ان السفینة لا تجری علی الیبس، وی آیا کشتی چې ته په وچ میدان ګرځېدلې ده؟ کشتی به خامخا په سمندر کې په اوبو کې به ګرځي. نو تا دا چې ته کتلی چې یو کشتی تا په وچ میدان لیدلی چې روانه وي، نو چې څنګه په وچ میدان کشتی نشي ګرځېدی، نو تا ته به دغه شان په وچ میدان کامیابي څنګه میلو شي؟ ای لپاره به خامخا څه محنت به کوې، څه کوشش به کوې. من جد وجده، چې چا کوشش وکړو هغه وموندو، یعنې هغه ته به خپل مقصد میلو شي. او چې کوم انسان کوشش نه کوي نو بس دغه شان به پاتې شي. روح البیان لیکلی دی، وی حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه او یې فرمایل چې یا موسی ما اقل حیاء من یطمع فی جنتی بغیر عملنا. وی دا سړی څونه بې حیا دی چې دی د ما د جنت امید لري او عمل ولنه کی. چې مال به الله جنت راکړي، چې دعا کړي نو جنت الفردوس نه کم دعا نه کړي. د جنت الفردوس دعاګانې کړي او عمل د جنت الفردوس نه کړي. دا څونه بې حیا انسان دی
چې کم از کم دای مطابق هو چې کم ریکوایرمنٹ یا هو کم از کم برابر کا کنه ایمان دی راوړی الحمدلله. نور پسې نیک اعمال لري. قرآن کریم کې کم ځای کې ایمان سره نیک اعمال ذکر نشته. قرآن کریم خو ارزه کې وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات بار بار وی. دا چاته وایي چې ته د جنت امید لري او نیک عمل نه کوي. او بیا موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایل بیا موسی کیف اجود برحمتی علی من یبخل بطاعتی. ویزه په هغه انسان خپل رحمت څنګه د هغې سخاوت څنګه وکړمه چې دی د ما اطاعت او تابعداري نه کړي. یعنې په هغه څنګه مهرباني وکړم، د مهربانۍ باران پې څنګه وکړمه چې دی د ما تابعداري او زما حکم نه مني. شهر بن حوشب چې دی دا یو لوی بزرګ دی. هغه وی طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وی بغیر د عمل نه او بغیر د کوشش او د محنت نه د جنت طلب کول دا یو لوی ګناه دی. دا خو ته په خپل یو ګناه کې چې جنت غواړي او عمل ولا بالکل نه کوي، اس قسمه کوشش نه کوي. ذنب من الذنوب وی دام د ګناهونو یو ګناه دی چې انسان بغیر د محنت او بغیر د کوشش نه جنت غواړي. او بیا وی و انتظار الشفاعت بلا سبب نوع من الغرور. او کته د نبی علیہ السلام د شفاعت په امیدی چې الله به زما شفاعت وکړي یا نبی علیہ السلام او یا نور څوک، او بغیر د څه وسیلې او ذریعې نه. نو دا وی و نوع من الغرور وی دام یو دوکه ده چې دی پکې پروت دی. د نبی علیہ السلام شفاعت کې بیا به نبی علیہ السلام سره تعلق هم جوړی به، او تعلق به څنګه جوړی خامخا د نبی علیہ السلام سنتو باندې به عمل کې، نو تا ته به نبی علیہ السلام شفاعت میلو شي. بیا وی و ارتجاء الرحمت ممن لا یطاع وی دا حمق و جهالت. یو سړی چې د رحمت امیدوار دی او د هغه چانه چې تابعداري نه کوي وی دام یو کمکلتوب دی او جهالت چې دا انسان پکې پروت دی. نعم اجر العاملین ډیره ښه بدله، یعنی څه بدله د عمل کوونکو. قد خلت من قبلکم یقینا تیر شوي دي ستاسو نه مخکې. خلت چې دی د خلا نه دی. خلا یخلو خلاء منا تنهایی اختیارولو، یوازې کېدلو. د بیت الخلا ته بیت الخلا ولی وي دی کې انسان یوازې او تنها وي. نو خلا کې د تنهایی معنا او د انفرادیت او د یوازیوالي معنا ده. خلوت ځان له خالی مکان ته ویل کېږي. خو دا خلا چې دی نو دا په معنا د تیر شوی زمانې مرازي، لکه دلته معنا د تیر شوی زمانه. قد خلت یقینا تیر شوی دی، او کومه زمانه چې تیر شي دام یو انفرادیت اختیار کی، یعنی پریش او جدا شي. ولا یختلا خلاها، خلا په عربی کې غیاتم وی. نه آی غیات ولی خلا وی، هغه غیام چونکه د خلکو د خپونه لري وی، جدا وی. دغه چې کم دی کې انسان ګرځي الته بیا غیا نه راخیږي، چې کومه غیا باندې انسان نه ګرځي نه براخیږي به. نو خلا کې د تنهایی د یوازیوالي د انفرادیت معنا ده. قد خلت یقینا تیر شوي د من قبلکم مخکې ستاسو نه. سننن، سنن جمع د سنت ته، او سنت طریقې ته وي، او سنت هغه لارې ته وي چې هغه برابر وي، سیده وي، چې هغه کږه نه وي. او سنن په معنا د واقعات مرازي، سنن په معنا د امتون مرازي. نو سننن طریقې او یا د سنن نه مراد واقعاتو. مقصد داره چې اے د مکی مکرمه کافرانو مشرکانو چې د احد میدان ته راغلي یې، نن خو تاسو بچ لاړئ، خو ستاسو نه مخکې بلا طریقې تیرې شوي دي، بلا قومونه تیر شوي، دای واقعات ستاسو مخې ته دي. هغه د نوح علیه السلام د زمانې نه شروع کې د عیسی علیه السلام تر زمانې پورې هغه واقعات خپل مخې ته کې. آیا هغوی بچ شو؟ که تاسو نن عارضي طور باندې بچ شوئ نو همیشه لپاره نشئ بچ کېدی. دا خو یو چانس دی چې الله تعالی تاسو له درکو، د دې نه پس به ګورئ نه بچ کېږئ بیا. نو د قوم عاد ته وګورئ، قوم ثمود ته وګورئ، د شعیب علیه السلام قوم ته وګورئ، هغه شان انجام ستاسو نشي ګورئ. سننن طریقی یا واقعاتو. فسیرو پستاسو وګرځئ فی الارض پزمکه کې. سیرو وګرځئ پزمکه کې چې په خپلو سترګو باندې ووینئ.
یو اوریدل دی یو لیدل دی. اوریدلو سره انسان ته علم حاصلیږي خو د لیدلو په شانتي ني، او چې په خپلو سترګو باندې ویني نو هغه بیا ډېر ښه علم وي. خلکو ما په خپلو سترګو باندې وکتلو غیاره چې بیا فارسی بانان وي د سترګو لیدلې او اورېدلې کم ځای برابرېږي. نو لړ شئ دغه علاقې وینئ په خپلو سترګو باندې. فسیرو فی الارض، پس تاسو وګرځئ په ځمکه کې. چې لړ شئ په خپلو سترګو باندې هغه علاقې وویني نو د هغې نشانات اوس هم موجود دي. تاسو لړ شئ د هغه تباه شوي قومونو علاقې اوس هم شته، په خپل حال کندارات موجود دي. د دې کنداراتو نه به تاسو ته معلومه شي چې دا کم خلک او دا څنګه تباه شو، ولې د دنیا نه نیست و نابود شو. فسیرو فی الارض، پس تاسو وګرځئ په ځمکه کې. فانظروا، پس تاسو وګورئ په خپلو سترګو باندې. کیف کان عاقبت المکذبین، چې څرنګه یو انجام عاقبت د یو کار انتها ته وي، اخر ته وي. د انسان دی پوندې ته عربی کې عاقب وي، نو ځکه هم دا اخره کې وي او رستو وي، او انجام خامخا د یو کار اخره کې رستو وي. نو عاقبت المکذبین، انجام اخرانی امر المکذبین، د تکذیب کوونکو، د دروجنو ګڼونکو. نو تاسو خو له انجام نه رشي، تاسو خو له اوس دی وخت کې ابتدا کې، نو ګورې تاسو انجام هغه شانتي ونشي کوم انجام چې دغه قومونه شوي. تاسو هم تکذیب کوئ، تاسو هم پیغمبر نه منئ، تاسو هم د پیغمبر مقابله کې راغلي یې، هغې هم دغه کارونه کړي، نو د هغې انجام تباه شو، تاسو به تباه شئ بیا. هذا بیان للناس، هذا دا قرآنو، یا هذا دا ما قد خلطو، دا چې کومې خبرې تیرې شوې. بیان واضحه بیان توي. بان یبینو بیاننو په عربی کې په دوه معنو راځي. یو معنی واضحه کول او ظاهرولو، او بل معنی جدا کولو. دی بیان ته بیان ولي وي؟ د انسان په ذهن کې او په زړه کې چې کومې خبرې دي هغه دی په دې خپل خوله باندې واضحه کی او ظاهره کی، ځکه ورته بیان وي. بیان کې وضاحت وي. که چېرې انسان خاموش وي او ستا په ذهن کې یو خبره او پړه کې د یو خبره ده، نو مخاطب ته به څنګه پته لګي زما په ذهن کې دې وخت کې څه دي، زه څه غواړم، زه څه مطالبه کوم. نو هغه خپل دړه خبره چې تا په دې خوله باندې ووایي، مخاطب ته د هغې وضاحت وي، ته بیان ویل کېږي. او بیان کې معنی د جداوالي م وي، چونکې ستا پړه کې چې کوم علوم دي، کومې خبرې دي، د هغې نه تا یو خبره جدا کړله، په خوله باندې ظاهر کړه. بیان واضح بیان دی للناس، د پاره د خلکو، او د خلکو د ټولو خلکو د پاره. وهدن و هدایت ته. هدن نه مراد یعنی په دې کې زیات بصیرت ته. کچر انسان قرآن ګوري، آیت کې دا مطلب دی که تاسو دغه علاقو ته فرض که نشئ تللی او هغه علاقې نشئ کتې، نو دا قرآن وګورئ. نو قرآن کریم د دغه علاقو د دغه قومونو د تباه شوي خلکو داسې منظرکشي کړې ده چې تلو ته ضرورت هم بیا نشته، تا ته به دین هم پوره معلوماتو شي او پوره په خبره باندې به ورسېږي. دغه قرآن کریم کافي بیان دی. نو د بیان یو معنی واضح بیان او بل معنی کافي بیانو. یعنی که چېرې یو انسان قرآن کریم صرف وګوري او په دې باندې د عبرت نظر واچي، دا د انسان دپاره به کافي شي. وهدن او هدایت ته، و موعظتن او نصیحت ته. موعظه او وعظ هغه نصیحت ته وي، هغه خبرې ته وي چې انسان د نامناسبه کارونه منې شي پې، دې ته ویل کېږي نصیحت او وعظ ورته وي. نصیحت څه ته وي؟ نصحه معنی ګنډلو ته، پستن باندې او پتار باندې او کپړه ګنډلو ته نصیحت وي. کومه کپړه چې شلیدلې ده او یا پای کې رو شوی دی، سورې پکې شوی دی، د هغې ګنډلو ته نصیحت وي. خلکو لږ نصیحت وکړه. نصیحت ته نصیحت ولې وي؟ لکه څنګه چې پستن او پتار سره عیب پټ شي، کپړه یو ځای شي، دارنګه یو انسان کې اخلاقی بیماری ده، اخلاق خراب دي، یو بد یو نامناسبه کار دی کې، هغه ته تا نصیحت وکړو، نو گویا کې هغه نامناسبه کار نه هغه ته منې کو، خیرخواهي دې پاکې راوسته او روغوالی دې پاکې راوستو. نو وعظ او نصیحت څه ته وي؟ چې انسان د نامناسبه کار نه منې شي ته وعظ او نصیحت وي. للمتقین د پاره د پرهیزګارو. مخکې للناس وي او اوس یې للمتقین وي.
قرآن کریم خو تمام انسانانو د پاره دی، لیکن فایده ترې نه متقیان او پرهیزګار خلک لي. کافران خو ورته څوک ورته سحر وي، څوک ورته شعر و شاعري وي. ولا تهینو او تاسو مه کمزوري کیږئ. وهنی یهینو کمزوري کېدو ته وي. لکه زکریا علیه السلام چې دعا کې ناوي انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا، زما اډوکې وي کمزوري شوي دي. وهن کې کمزوري. ولا تهینو تاسو مه کمزوري کیږئ. د دې نه د غزوه احد بیان شروع کی او هغه تقریبا یو پاو پورې به د غزوه احد بیان بکیږي. ولا تهینو تاسو مه کمزوري کیږئ د جهاد نه. څه مطلب دا چې کم شکست شو دا خو بس شو. آینده کې تاسو د جهاد نه کمزوري مه اختیاروئ. یریږئ مه چې هسې نه بیا چې ته شکست شي، بیا چې ته موږ شهیدان نشو. ولا تهینو تاسو مه کمزوري کیږئ. ای لا تضعفو تاسو کمزوري مه کوئ د جهاد نه. ولا تحزنو تاسو مه غمجن کیږئ. حزن په دوو معنو راځي. یو په معنی د سختۍ سره خدای لپاره حزن نازي او حزن غم توي او تاسو مه غمجن کیږئ. آیت دا مطلب دا نه چې غم به نه کوئ، ځکه غم خو به انسان خامخا کې انسان باندې غم راشي نو خامخا به دی غم کی. دا غیر اختیاري خبره ده چې په انسان باندې یو مصیبت راغی نو دی به خامخا بیا غم بکی. نو قرآن کریم د غیر اختیاري خبرونه څنګه تامنی کی؟ مقصود د آیت نه تسلی ورکول دي چې تاسو دونه غم هم مه کوئ چې تاسو لا دو باد وځئ. غم خو به انسان کی. نبی علیہ السلام په خپل غم کړی دی. بخاری کې روایت دی چې کله د غزوه موته خبر راغی او جعفر رضی الله تعالی عنہ، عبد الله بن رواحه رضی الله عنہ، زید بن ثابت رضی الله عنہ د حضرات شهیدان شو. نو انس بن مالک رضی الله عنہ بخاری کې دا روایت دی چې نبی علیہ السلام په جمعات کې یو طرف تکین استو او یرا علیه اثر الحزن. په نبی علیہ السلام د غم ډیر لوی آثارو. د نبی علیہ السلام د مهنه د غم آثار معلومیدو. نو نبی علیہ السلام بذات خود غم کړی دی. قرآن کریم څنګه وی چې ولا تحزنو، نو مقصود د غم نه منې کول نه دی، مقصود تسلی ورکول دی. او مطلب دا دی چې د حد نه زیات غم مکوئ. دا خو یو تقدیری امر چې وشو چې تاسو ګټلی شوي جنگ بیلو او د هغې څه وجوهاتو. اوس په هغې باندې تاسو صرف سوچ وکئ چې داسې کارونه به آینده مونږ نه کوو. باقي دونه غم به نه کوئ چې تاسو آینده بیا جنگ نشئ کولی. وانتم الاعلون او تاسو به ډیر اوچت یې. الاعلون اسم تفضیل دی، ډیر اوچت به تاسو. ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنانو. او چونکه صحابه کلک مؤمنان دي نو همیشه به تاسو اوچت یې او تاسو به غالب یې. د دې وجې نه د احد نه بعد بیا صحابو ته شکست نه رسوي. بخاری کې روایت دی نبی علیہ السلام وفرمایل صحابو ته چې ای د ما صحابو یو زمانه به راشي چې په جنگ کې به یو سړی اعلان وکړي چې په تاسو کې داسې څوک شته چې نبی علیہ السلام یې لیدلي، یعنې څوک صحابي پکې شته دی او د هغه صحابي د وجې نه به الله تعالی دا جنگ وګټي. تاسو دونه لوی خلک یې. بیا به یو زمانه راشي نو یو جنگ به نه فتح کیږي، نو یو سړی به ووایي چې په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه د نبی علیہ السلام صحابي یې لیدلي، یعنې تابعي. او هغه به راوړاندې شي، هغه وایي چې ما یو صحابي لیدلی دی، نو د هغه په وجه به الله تعالی هغه جنګ وګټي. بیا به یو زمانه راشي او یو سړی به اعلان وکړي چې داسې څوک شته چې هغه د نبی علیہ السلام د صحابو یعنې تابعین یې لیدلي. چې صحابي چا لیدلي ته تابعي وایي، نو مراد ترې تبع تابعي شو. داسې څوک شته هغه به راپاسي وایي چې او د هغه په وجه به الله تعالی فتح ورکړي دغه قوم ته. نو صحابو ته الله تعالی بیا فتح ورکولې. لکه ان کنتم مؤمنین کچرې تاسو کلک مؤمنانو. او دا وعده اوس هم ده که اوس هم یو انسان کلک مؤمن شي، ثابت قدمی پکې، الله تعالی فتح ورکړي ورته. دغه صفتونه والا خلک چې دي بدله دي لوی بهانه د خپل رب د طرف نه، او باغونه دي چې روان وي لاندې نه نهرونه، همیشه به دي پای کې. او ښه بدله د عمل کوونکو یقین تیشیر ستاسو نه وړاندې طریقې پس تاسو وګرځئ په ځمکه کې، پس وګورئ تاسو څرنګه یو انجام د تکذیب کوونکو. دا قرآن چې دی واضح بیان دی د پاره د خلکو، او هدایت دی او نصیحت دی د پاره د پرهیزګارو.
او تاسو مه کمزوري کیږئ او تاسو مه غمجن کیږئ او تاسو به ډیر اوچت یې کچرې تاسو مؤمنان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إن يمسسكم قرح کچر رسیدلی وی تاستا زخم فقد مس القوم پس یقینا رسیدلیو قوم تا قرح مثله زخم پشاند دی وتلك الأيام او دار وزیدی نداولها چې مونږه اړو دی لرا بین الناس پمیند خلقو کې وليعلم الله الذين آمنوا او د پاره دی چې معلوم کې الله تعالی کسانو را چې ایمان راوړی دی ويتخذ منکم او جوړ کی دستا سنا شهداء شهیدان لرا والله لا يحب الظالمين او الله تعالی محبت نکوي ظالمانو سره. وليمحص الله الذين آمنوا او د پاره دی چې الله تعالی خالص کی کسانو لرا چې ایمان راوړی دی ويمحق الكافرين او الله تعالی ختم کی کافرانو لرا. ام حسبتم آیا خیال دستاسو ان تدخلوا الجنة دا چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين او لا تروس پوری ندی معلوم کړي الله تعالی کسانو لرا جاهدوا منکم چای جهاد کړي دې دستا سنا ويعلم الصابرين او الله تعالی ندی معلوم کړي صبر کوونکو لرا. ولقد كنتم او یقینا وی تاسو تمنون الموت تاسو آرزو کولو د مرګ من قبل ان تلقوه وړاندې د ملاقات کولو ستاسو د هغې سره فقد رأیتموه پس یقینا تاسو لیدو دی لره وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو کتل. په دې آیتونو کې د غزوه احد په موقع باندې چې مسلمانانو ته کم شکست شو او کم او یا حضرات شهیدان شو او اکثر صحابه زخمیان شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود دردمند او زخمی شو. دای حکمتونه او علتونه بیانی. یو اشکال پیدا کېدو چې کله مسلمانان په حق باندې دي او اسلام بر حق مذهب دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود په میدان جنگ کې موجود دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعدم د مدد او نصرت شوی ده، نو د هغې باوجود مسلمانانو ته شکست څنګه وشو؟ یو کال مخکې د بدر په موقع باندې مسلمانانو فتح موندلې وه، نو په دې موقع باندې دا فتح دې ولې ونه موندله؟ او بیا د جنگ په شروع کې مسلمانانو فتح وموندله، خو لږ ساعت پس هغه ګټلې شوی جنگ دی بیلو. نو دا یو سوال او یو اشکال پیدا کېدو چې آخر څه وجه په دې دین کې څه شک دی، یا د الله تعالی په وعده او په مدد او نصرت کې ولې څه شک دی، یا ولې آیا کافران په حق باندې دي؟ نو دې حکمتونه او علتونه په دې آیتونو کې بیاني. یو لوی حکمت او علت دا دی چې کچره په هر یو جنگ کې مسلمانانو ته فتح ملاویږي
چې کلم دی جنگ کې او دی به کامیابیږي، نو بیا به ازمایش او امتحان به څنګه کیږي. بیا هغه انسان چې دغه پړه کې منافقت دی او کفر دی، هغه به وي چې راشه مسلمانان اسیم ار یو جنگ ګټي، نو چې ګټلی شوي جنگ کې خامخا مال غنیمت او نوم پکې کیږي، بیا پکې یو منافق هم شاملیږي چې زه مال غنیمت به میلو شي. دا هو چې کله جنگ کې کله ګټه به وي، کله به تاوان او کله فتح به وي. نو یو منافق سړی چې د کوم انسان پړه کې ایمان نشته او اسلام نشته او دا پړه کې کفر دی او نفاق دی او شرک دی، هغه بیا میدان جنگ ته نه ځي، ځکه هغه ته پکې خپل مرخ کاري. چونکې دا خبره خو یقیني ده چې کله به جنگ کې کله به ګټه کله به تاواني. پیغمبر به موجودي بیا به جنگ بیلی به، پیغمبر به موجودي بیا به چې کوم دی نو مسلمان ته شکست به کېږي. چې کله یو منافق ته دا خبره معلومه شي نو میدان جنگ ته نه ځي. بل دا چې د احد په میدان کې ډېر منافقان معلوم شو، د دین مخکې د منافقانو امتیاز نه کېدو. دا هو سن 3 هجری و او منافقان روان شو میدان جنگ ته. که دغه 300 منافقان د لارې نه واپس شوي، نو دا به صحابو څنګه پیژندلو چې دا منافقان دي. نو د احد دا میدان لومبنی میدانو چې په دې سره د منافقانو پته ولګېده. که چېرې دا شکست نه وي او دا منافقان واپس شوي نه وي او د دې د خلونو دا قسمه قسم خبرې نه وتې، نو څنګه به دا خبره پته لګېده چې دا منافق دی او دا کلک مؤمن دی. بل دا چې الله تعالی ډېرو صحابو ته د شهادت لوی اعزاز او شرف ورکو. مرخ خاصې به انسان ته راځي، که انسان په کټ باندې او یا 30 کاله تیر کې هله به مرګ راځي په کټ باندې، او که انسان میدان جنگ کې هله به مرګ راځي. دغه یا کسان چې په ظاهره کې هو قتل شو او ټوکړي ټوکړي شو او په وینو باندې لت پت شو، لیکن حقیقت کې دا د شهادت یو لوی اعزاز او شرف ته چې الله تعالی دی لورکو. نو بلا حکمتونه او بلا علتونه د احد په دې میدان کې دي. بل دا تاسو ته سبق هم ملو شو چې پیغمبر موجود دی، خو د پیغمبر د یوې خبرې صرف خلاف ورزي وشوه. نو چې پیغمبر موجود دی او دغه د یو خبرې صرف خلاف ورزي او اجتهادي خطا شوې ده، قصدن عمدن چا خطا نه راکړي او بیا ګټلی شوی جنگ او شکست باندې بدل شو، نو کله د پیغمبر د خبرې صراحتن او کله مخالفت نه بسونه بیا بې برکتي به وي او څنګه به مسلمانان بیا کامیاب شي. چې د پیغمبر د یوې خبرې صرف اجتهادي خطا وشي دا نون نقصان وشي، نو کله امت د پیغمبر د خبرو صراحتن انکار شروع کی او خلاف ورزي شروع کی، نو بیا به دغه امت څنګه کامیابی مومي. نن د مسلمانانو د شکست او د وبال یو نقصان دام دی چې موږ صرف د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې صرف فخر کو، د پیغمبر علیه السلام زندگی په مونږ کې نشته دی. د پیغمبر علیه السلام ژوند نه په زموږ په بدن کې شته دی او نه په کور کې شته او نه په یو ځای کې شته دی. نو څنګه به مسلمانان کامیاب شي چې پیغمبر علیه السلام نو موږ څونه په ډکه خوله باندې اخلو؟ الحمدلله په کار دی چې د هغه مونږ څنګه چې نام لی وایو دا شان د هغه مونږ زندګي هم خپله کو، د هغه رنګ په مونږ باندې چړاو شي، نو بیا ګورئ چې مسلمان څنګه نه کامیابیږي. ان یمسسکم کچرې رسیدلی وي تاسو ته، مس یمس معنی رسیدل او ټچ کولو، ان یمسسکم کچرې رسیدلی تاسو ته. هسې خو عربی کې قانون دا دی چې کله دا ان په فعل مضارع داخل شي نو کدی په ماضی باندې او که په مضارع باندې نو معنا به د مستقبل ورکی، یعنی آینده زمانی معنا به ورکی. ان یمسسکم معنا اصل کې داسې جوړی کچرې ورسیږي تاسو ته، یعنی په آینده زمانه کې. خو دلته خو د احد نه بعد آیتونه نازل شوي دي او د احد په جنگ کې خو صحابو ته تکلیف ورسېدو، نو کله کله دا د زمانې د معنی نه خالیم وي. یعنی ان یمسسکم کچرې رسیدلی وي تاسو ته یا کچرې ورسید تاسو ته، او دا یمسس ذکر وړو چې آینده به هم داسې کېږي، دا نه چې بس صرف یو پیرو شو، بیا به هم داسې کېږي، نور جنګونو کې به هم داسې کېږي، تاسو ته به څه نه څه تکلیف او زخم به تاسو ته در رسیږي او ملاویږي به. ان یمسسکم کچرې ورسید تاسو ته، ای یصبکم کرحن زخم، کرحن زخم ته وي
او کرهن چې د کاف د پاسه پیښ شي نو بیا د زخم هغه درد او الم او تکلیف ته وایي. کرهن زخم دی او کرهن هغه درد ته وایي. کرهن زخم نو فقد مسل قومه د زخم نه مراد دا چې تاسو کې او یا کسان شهیدان شو او دا نور ته ټول زخمیان شوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر مبارک او په غاښ او دا شونډه دا دواړه زخمی شوي وه. نو فقد مسل قومه پس یقینا رسېدلی او قوم ته. د قوم نه مراد دا کافران او مشرکان چې راغلي وو. کرهم مثله زخم په شان د دی. هغې ته هم د یو کال مخکې د بدر په میدان کې دا شان زخم رسېدلی و که نه، هغې هم دا شانتې قتل شوي وو. دلته کې دا مثلیت چې دی برابروالی دا په تعداد کې نه دی، ځکه د بدر په میدان کې هودي او یا قتل شوي وو او یا قید شوي مو. تاسو نه صرف او یا کسان شهیدان شوي، خو ستاسو نه څوک مسلمان هو کافرانو قید کړي نه دی او ځان سره یې بوتلی نه دی. نو دا مثلیت او برابروالی دا صرف په دې زخم کې چې تاسو هم زخمیان یې، هغوی هم زخمیانو تیر کالو. اول یې د بدر د احد په دې میدان کې هم د کافرانو 34 کسان هم قتل شوي دي، خو مسلمانان او یا شهیدان شوي دي. نو کرهم مثله زخم په شان د دی. وتلک الایام او دا ورځې دي. ایام جمع د یوم ده، مراد نه دا ورځې سهار نه تر ماښام پورې دا ورځ نه یادي، مراد نه اوقات یادي. دا وختونه دي، دا وخت دی، کله ستاسو نمبر بي، کله د هغې به نمبري، کله به تاسو کامیابی، کله به هغې کامیابیږي. او تلک الایام او دا ورځې دي، یعنې دا اوقات دي. روح المانی لیکي مراد نه دا ورځې معروفې ورځې نه چې سهار نه تر ماښامه پورې. نو دا ویلوها مداوله ویل کېږي د یو کیاسي د یو لاس نه بل لاس ته منتقل شي. مثال په طور موږ یو بال د یو لاس نه دی بل لاس ته ولو، د هغې لاس نه دې لاس ته راولو، یا یو بل ته موږ ولو راولو، دې ته کېږي مداوله. نو دا ویلوها موږ اړو دې لره بین الناس په من د خلکو کې. تداولته الایدي چې کله یو څیز مختلفو لاسونو ته لړ شي، نو دا جنگ چې دی دا کامیابي دا هم کله به ستاسو لاس کې وي او کله به د نورو په لاس کې وي. ډېر کال تاسو کامیاب شي وئ، څه کال هغوی کامیاب شو، بله پرې به تاسو بیا کامیاب شئ. نو دا به کېږي، دا نه چې کله هم جنګ نو تاسو به جنګ خامخا ګټئ. ستاسو جنگ بهلل دا ستاسو د ناحقوالي او د باطلوالي علامت نه دی، او که کافرانو جنگ وګټو نو دا د هغوی د حقوالي علامت نه دی. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هرقل بادشاه ته خط لیږلو، بخاري کې دا ډېر تفصیلي روایت دی په لومړني جلد کې. نو هرقل بادشاه هغه ټایم کې بصرا کې او شام کې، نو هغه یو کده څوک عرب شته دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیژني. دغه وخت کې ابو سفیان قافله هلته تلې وه. نو ابو سفیان د نبی علیه السلام رشته دار هم دی، نو دی یې راوغوښتو. نو هرقل بادشاه ډېر زیات هوښیار و. ابو سفیان یې مخکې ودرو او نور ملګري یې دنه شاته ودرولو، او دا شاته کسان یې ته وی چې زه به ابو سفیان نه تپوس کوم، نو تاسو ما ته صرف اشاره کوئ، په خوله به نه وایئ چې دی ټیک وي او که دی دروغ وي. اوس که تاسو په خوله باندې وایئ دی خو سردار دی، نو کیدای شي بیا وروسته تاسو ته بیا سزا درکړي چې تاسو لکه ما د خبرې تکذیب ولې وکړو، تاسو به صرف ما ته اشاره کوئ. نو ابو سفیان وی ماړه کې وی چې زه غلط بیاني به کومه، خو مې هسې نه چې ته سردار و چې ته شرم مې رانه شي چې زه یو خبره وکړم او شاته ملګري زما تکذیب وکړي او ما ته خو پته لګي نه. نو بلا سوال جوابات شوي دي د هرقل او د ابو سفیان منځ کې. نو یو تپوس یې دام کړو، وایي ستاسو دغه منځ کې څه جنګ شوی دی؟ نو ابو سفیان وی نو کامیابیږي هغه که تاسو. نو ابو سفیان ورته وی چې الحرب بیننا و بینه سجال ینال منا و ننال منه، جنگ زمونږ او د هغه منځ کې په مثال د هغه بوکې دی چې یو کوی دی پای باندې بوکه ده، نو چې کم سړی کوی ته مخکې ورغی بس بوکه دغه لاس لراله، حکم دکه هغه نمبر باندې وي. نو کله مونږ مخکې ورشو کله هغه مخکې ورشي. څه مطلب؟
داسې د کامیابی علامت نه دی. حکم انسان چې مخکې لوړ بس هغه وکړه په لاس کې ده، نو کله هغه وګټي او کله مونږ وګټو. ینال منا وننال منه، یعنی په بدر کې هغه مونږ نه جنگ وګټو، نو په احد کې تنه مونږ ګټلې دی. نو هرقل بیا جواب ورکو، وی آو د حق کېدو یو علامت دام دی چې کله به دی جنگ ګټي او کله به جنگ بیلی. دا نه چې اره پیره جنگ ګټي دا غني د حق علامت دی. باوجود د دې چې انسان به په حق باندې وي او بیا هم کله کله جنگ بیللی شي. هغه هرقل مسلمانم نه دی، هغه ته د دې خبرې پته ده، ځکه مخکنو کتابونو کې هغه ویلو ځکه د رومي و او هغه د انجیل شریفو پیروکارو. وتلک الایام، او دا ورځې دي نو دا ویلوها چې مونږ اړو را اړو دی لره بین الناس پمیند خلکو کې. وليعلم الله الذين آمنوا، دا بل علت بیانی او د پاره دی چې الله تعالی معلوم کی هغه کسانو لره چې ایمان وروړي دي. الله ته چې مؤمنان معلوم شي، ولې الله تعالی ته مخکې نه دي معلوم سو، نو دا اصل کې الله ته مخکې نه معلوم دي، خو مراد نه ظاهر ول دي چې خلکو ته معلوم شي. نه الله په علم کې خو د مخکې نه ده چې جنگ به څوک ګټي او څوک به بیلی، ایمان به څوک وروړي او څوک به نه وروړي، خاتمه به د چا په کفر باندې کېږي او چا په ایمان. دا الله تعالی ته مخکې نه معلوم ده. الله تعالی د پاره زمانه نشته، الله تعالی د پاره پریزنټ او پاس او فیوچر دا ټول یو برابر دي. دا ماضی او حال او مستقبل دا زمونږ ستاسو لپاره دي. الله تر مخکې نه هر څه مخامخ دي، هغه تر قیامت پورې، بلکې اینه بعد چې څونه زندگی ده دا ټول الله تعالی ته مخامخ ده. الله ته ماضی او مستقبل او مضارع نه راځي، دا ماضی او مضارع زمونږ ستاسو لپاره دي. الله ته هر مخکې نه معلومه را چې داسې وکیږي، خو مراد نه ظهور دی چې خلکو ته معلوم شي. او یا د لیعلمه په معنا د لیمیزه دی چې الله تعالی جدا کی. تاسو خود 1000 کسان ټول وتی وي میدان جنگ ته، تاسو سره پکې 300 منافقان هم وتی وو، الله تعالی دا مکرا وستا، نو 300 کسان تینا جدا شو. دا معلوم شو چې دا باقی مؤمنان دي او دا 300 پکې منافقان دي. وليعلم الله الذين آمنوا، او دا پاره دی چې الله تعالی معلوم کی الذين آمنوا کسان له چې ایمان وروړي دي. نو معلومول مراد یا ظهور د ښکارا کول چې الله ښکارا کی او یا الله تعالی جدا کی. ويتخذ منكم شهداء، اتخذ يتخذ من نسل، لفظی معنی نسل کیږي، دلته مراد نه جوړول دي. الله تعالی چې پتا سو کې شهیدان جوړ کی، لکه دا شهادت دا یو لویه مرتبه ده چې الله تعالی تاسو له دغه اکرام او اعزاز درکړي. ويتخذ، او الله تعالی ونیسی جوړ کی منکم دستاسونه شهداء شهیدانو. والله لا يحب الظالمین، او الله تعالی محبت نه کوي ظالمانو سره. چرته دا ونه وایي چې کافرانو جنگ وګټو غني الله تعالی دینه غني خوشاله دی او غني راضي دی، نه، دام دیره پاره یو استدراج دی، دیره پاره یو مهلت دی. دی جنگ وګټو خوشاله خوشاله لاړو چې بیا بل کال راشي جنگ لا، نو بیا پکې الله تعالی کارو کی پدې کې. والله لا يحب الظالمین، الله تعالی محبت نه کوي ظالمانو سره چې دا کافرانو مشرکان دي. وليمحص الله الذين آمنوا، محس يمحص خالص کولو توي، صفا کولو توي. عرب اصل کې وی دا رسې چې انسان جوړه کی په خاص زمیدار به رسې جوړول په دې جمی کې چې رسې جوړه کې دا تازه نو دي کې ابو سر کی بات راوتی وی ذراتو نه دا لاس او دا بدن خوږي، دا چې کله بیا استعمال شي ډیره زیاته نو بیا تیرور هغه ابو سر کی والوزی، هغه بیا نرم شي او پسته شي. دې ته لګي محسا. امام خلیل رحمه الله د عربی ډیر لوی امام دی د لغتو، هغه وی محسل حبل اذا انقطع وبره، چې کله دا رسې استعمال شي او دا پاک او صفا شي او بیا انسان نه هوږي، دې ته ویل کېږي محسا. وليمحص الله، چې الله خالص کی، چې که تاسو کې څوک منافق در کې موجودی واکه د منافقت ذرات مراتي چاته نه ختم شي، اوزی مکمل او خالص سچ مؤمنان مسلمانان پاتې شي. آمنو چې ایمان وروړي دي. ويمحق الكافرین، او الله تعالی ختم کی کافرون لرا. محق يمحقو کمولو توي، چې رو کمیږي او ختم شي. قرآن کریم دا ونه چې کافران مکمل ختم کی،
دیونه چې ويهلك الکافرین او کافران هلاک کی دغه هلاکت خو یو ټیم باندې عذاب راشي خبره ختم شي. الله د مکی په کافرانو په یوازې عذاب نه دی راوستی څنګه چې په قوم عاد او په قوم ثمود راغلو. قرآن کریم هم حکوي محاق چې دی محاق نو دا چې کله دا سپوږمۍ د 15 نه وړي نو بیا هره شپه دا کمیږي دې ته لیکيږي محاق چې کله دا سپوږمۍ هره شپه د بلې نه کمه شي بیا هیرې کې فنا شي په 2900 په 3000 دا سپوږمۍ مکمل بیا په نظر نه راځي دې ته لیکيږي محاق. نو قرآن کریم هم حکوي مطلب دا دی چې الله تعالی دا کافران په دمه دمه کمیږي په دمه دمه دی کمیږي. د بدر په میدان کې تنه 70 لړلو په احد کې تنه 34 لړلو ورپسې جنگ کې بنور لړ شي دا لوی لوی سرداران د پنا کیږي او هیره کې به کافران مکمل ختم شي. هغه چې یو شو کنه چې مکه مکرمه څنګه تم کال باندې کېده یو کافرم پاتې نشه مکه مکرمه کې یا قتل شو یا ایمان وروړو او یا تختیدلو. ويمحق الکافرین او الله تعالی په دمه دمه ختم کی یعنی هلاک کی الله تعالی کافران لرا. المحق تنقیس الشیء قلیلا قلیلا روح المانوی په محق لیکيږي یو سیز په دمه دمه کمولو. ام حسبتم آیا خیال دستاسو دا چې کوم یا کسان شهیدان شي بارک وای آیا سو دا خیال لې ان تدخل الجنه دا چې تاسو به جنت ته داخل شئ بغیر د ازمایش نه بغیر د سختۍ نه بغیر د تکلیف نه جنت ولې تاسو ته بغیر د تکلیف ملاویږي با دا خو به وسري. ولما يعلم الله الذين جاهدوا او حال دار چې لا تروس پر نه دي معلوم کړي الله تعالی هغه کسانو را جاهدوا چې جهاد کړي منکم دستا سنا تاسو نه هلا مجاهدین نه دي معلومو تاسو چې میدان ته روزه پته بلګي چې جهاد بسوک کی او تختی بسوک. ويعلم الصابرين وان يعلم الصابرين او الله تعالی لا ندی معلوم کړي صبر کوونکو لرا چې کم کسان رو تختیدلو هغه تنه جدا شو منافقان شو چې کم پاتې شو اکلک مؤمنان مسلمانان شو. نو الله تعالی به داسې موقع راولي چې پته ولګي څوک ثابت قدم دی او څوک به تیښته کی. ولقد کنتم او یقینا و تاسو تمنون الموت تاسو ارزو کوله د مرګ کله چې بدر جنگ شو نو ډیر صحابه جنگ لنو تلی ځکه تر مخکې نه پته نو چې جنگ بکیږي او نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې زید ابو سفیان قافله ده او 313 کسان تیار شو نو ډیر کسان پکې شریک نو اول ته بیا جنگ شو او بیا د بدر باره کې الله تعالی چې کوم فضایل رو لېږلو او نبی علیہ السلام دای چې کوم فضایل بیان کړو چې کوم کسان نو تلی هغه افسوس کو چې دا مونږ ولې پاتې هو جنگ نه ناغي بیا دعاګانې کولې خدای دا شان یو موقع بیا راولي هغه به دا ارزو کوله دعاګانې به خدای یو دا شان میدان بیا جوړ کړي چې مونږ خپل جذبه وخیو. نو دې کې د انس رضی الله عنه تر دې انس بن نظر رضی الله تعالی عنہ هغه هم دا دعاګانې کولې هغه وی بخاری کې روایت ته ویرک الله تعالی بیا دا شان میدان جوړ کو کنه انس بن نظر رضی الله عنه ویلا يرين الله الله بموینی زماغه جذبه کخیری. او بیا چې کله د احد میدان شو او شروع کې خو صحابه جنگو غټو خو بیا خبر واپس شو او بیا صحابه یو قابل خوشو. انس بن نظر رضی الله عنه وی اللهم انی ابرأ الیک مما صنع هؤلاء ای الله دې صحابه چې څوک د خو دینه بریما یعنی زه خو تیښته نه کوم او بیا میدان ته ورکوس شو او دا سو جنگیدو. انس رضی الله عنه په خپل وی چې مونږه انس رضی الله عنه نه پیژند خپل تروم نه پیژندو بیا دا خور وا هغه رااله وغه د بندون نو پیژندو د بدن د پاسه سره پاسه اتیا گزارونه وو د نیزو د توري او د غشو چا پیژندم نه چې انس ابن نظر څوک دی هغه د بندون نو پیژندې شو. نو دا رنګ دی ارزو کړه قران کریم وی چې تاسو خدا ویلو کنه چې خدای دا شان میدان جوړ کې. بل روایت کې دا سراجی ترمذی شریف کې روایت ده کله چې د بدر اغاویا کې دیانو او دای باره کې صحابه مشوره کوله چې څوک نو د بعد رائے دا و چې لکه عمر رضی الله عنه چې دی وقتل کو خو د نور صحابه رائے دا و چې نه فدیه به واخلو او تیاری به کو پای باندې
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل علیه السلام راغی، وی اے نبی علیه السلام تاسو ته په دوه خبرو کې اختیار دی چې تاسو یا فدیه واخلئ او یا قتل کړئ. که چېرې تاسو فدیه اخلئ نو بیا به دومره کسان د ستاسو نه په بدله کې قتل کېږي به. نو صحابه وایي ټیک ته فدیه به والو او که موږ قتل شو شهیدان به شو. خو دا خبره خو بیا یې رشي وه. یو کال بعد د احد په میدان کې هغه شان اویا کسان قتل شو. دی اویا کسان پریښو تیر کالو د بدر قیدیانو او د هغې په مقابله کې اویا کسان صحابه شهیدان شو. قرآن کریم ای طرف ته اشاره کوي چې دا تاسو په خپله ویلو چې ټیک د موږ فدیه وسخلو او موږ اویا کسان ورکولو ته تیار یو، چې دا آرزو تاسو کړل ولې غمجن کیږئ. ولقد کنتم او یقینا وی تاسو تمنون الموت تاسو آرزو کوله د مرګ. نو مرګ نه مراد شهادت دی، ځکه د مرګ د آرزو نه من راغلی ده او شهادت آرزو کولی شي. الموت الشهادت من قبل ان تلقوه وړاندې ردی نه چې تاسو ملاقات کړو هغې سره. تو دا مخکې ویلو لیت لنا یوما کیوم بدر، تاسو کاش چې د بدر په شان یو ورځ بیا خدای پاک راولي. لننال ما نال شهداؤنا، چې کله موږ هم هغه شان وکړو چې کوم زموږ د بدر شهدا وکړي دي. فقد رأیتموه، پس یقینا تاسو ولیدو هغې لره، یعنې هغه موقع خدای پاک راوسته او تاسو چې کوم آرزو کوله تاسو ولیده. وانتم تنظرون، او حال داری چې تاسو کتلو. دا انتم تنظرون دا تاکید دپاره دی، ورنه دا معنا خو د رأیتموه نه معلومه شوه چې تاسو ولیدلو هغې لره او کتل په سترګو باندې کیږي. دا پښتو کې مونږ وایو ما په دې خپلو سترګو ولیدو، نور خلک ولې په څه باندې وینیسو، ما په دې خپلو غوږونو باندې اورېدو، ما په دې خپلو لاسو باندې راواغستو. دا تاکید دپاره کیږي. نو دا کتلو په سترګو باندې کیږي. نو فقط رأیتموه تاسو ولیدو هغې لره وانتم تنظرون، حال داری چې تاسو کتل، یعنې تاسو په خپلو سترګو یقیني طور باندې هر څه ولیدلو. که چېرې ورسېد تاسو ته زخم، پس یقین رسېدلو قوم ته زخم په شان د دی او دا ورځې چې موږ اړو راړو دی لره په میند خلکو کې، او دپاره دی چې الله تعالی معلوم کړي هغه کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی او جوړ کړي الله تعالی د ستاسو شهیدان، او الله تعالی محبت نه کوي ظالمانو سره. او دپاره دی چې الله تعالی خالص کړي هغه کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی او الله تعالی ختم کړي کافرانو لره. ایا خیال دی ستاسو دا چې داخل بشئ جنت ته، حال دار چې لا تر اوسه پورې نه دی معلوم کړی الله تعالی کسانو چې ایمان جهاد یې کړی ستاسو نه، او الله تعالی نه دی معلوم کړی صبر کوونکو لره. او یقینا وی تاسو چې آرزوم کوله د مرګ وړاندې ردی نه چې تاسو ملاقات کړی وای سره، پس یقین تاسو لید دی لره، حال دار چې تاسو قتل